پر یوه نظریه پر یوه سوچ باندې په دنیا کې هیڅوک هم نه دي سره متفق. په دنیا کې دا وخت تقریبا وایي نه تهذیب چې دی قایمه دی. تر ټولو غټ تهذیب چې دی هغه اسلامي مغربي تهذیب دی او بیا د یو اسلامي تهذیب دی، ارتودوکس تهذیب دی کوم چې روس دی، او چینی تهذیب دی. دا د امریکا صدر دا بیان چې موږ د افغانستان د شکست بدله موږ دلته واخیستله. د یورپ تهذیب ولاړ پر امریکا باندې دی، صحیح ده. دی وایي په یورپ کې د مغربي تهذیب زوال خوړلی دی، لیکن دا ټیم د امریکا پر زور باندې دی ولاړ دی. ستا د معاشرې خوبصورتي باید دا وي چې دلته مناره هم ښکاره ده، دلته ماجت هم ښکاره دی، دلته چرچ هم دی، دلته مندر هم دی. دغه د سیکولر معاشرې علامات دي که نه. یورپ هم دا دعوه لري چې زما تهذیب دومره زورور دی، زه دومره ما دنیا ته داسې اصول ورکړي دي چې د ټولې دنیا دپاره دا کافي دی د ترقۍ دپاره. چې دا ټول جنګونه چې ورته وګورې د تهذیبي بنیاد باندې سوي دي. یعنې امریکې په دې ټولو شیانو کې خپل چې دی د خپل تهذیب ژوندی کول، زورور کول، پر دنیا مسلطه کول، دا یې په نظر کې ساتلی دی. اسلامي لحاظ سره به مطلب په علمي لحاظ سره به هم زموږ اختلاف ورسره، په مذهبي لحاظ سره به هم د ډېرو اختلاف ورسره، لیکن په خپل ځان کې د طالبانو پخوانی حکومت چې دی هغه یو دعوه درلوده د اسلامي خلافت. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد. ستاسې درنو حاضرینو په خدمت کې حاضر یم. زما دپاره د سعادت ځای دی چې د داسې خلکو په مابین کې ناست یم چې د هغو تعلق د کتاب سره دی، د علم سره دی. هغه د عربي شعر دی وایي سره کوم چې وایي لعل الله یرزقني صلاحا، چې الله تعالی به ما ته هم په دې سره داسې د اهل علم په صحبت سره ما ته هم په دې کې برخه رانصیب کړي. نو زیات وخت پر تمهیدي خبرو نه اخو، ځکه چې زموږ موضوع ډېر پراخ دی او ډېر غټ موضوع دی. کتاب ظاهره خبره ده چې یو پراخ میډیم دی. نو دا داسې دی لکه مثال دغه مثال ورکوي لکه یو مووي یا فلم. دا چې دی یو کوچنی دغه نه دی میډیم چې دا ته ورکړي او دستې به په معاشره کې د هغه یو رد عمل ښکاره سي، یو اثر به وکړي. لکه نن سبا زمانه کې چې ویډیو ولاګینګ دی یا بلاګینګ دی یا دغه دی، نو کتاب یا فلم دغه یو غټ میډیم بلل کېږي. نو کتاب دغسې موږ هم د کتاب په مجلس کې یو. راځو د کتاب خواته. د کتاب اصل مصنف چې دی سیمویل پی هنټینګټن یا ویټینګټن، دا لفظ دغه دوه طریقو سره لیکل شوی دی. په انګلیش کې په ډبلیو سره راځي، خو په اردو کې ډېر تلفظ په هنټینګټن سره هم لیدلی دی ما. نو د هغه وجه چې شته، شاید انګریزي ماهرین به ښه د دې تعبیر کولی سي چې د دې شاید پرونانسیشن چې دی هغه به کېدای سي په ه سره کېږي. مصنف پیدا شوی په 1927 کې دی او مړ بیا په 2008 کې دی. ان 1927 تر 2008 پورې دا د ژوند دورانیه ده. او اصل د موضوع چې دی د مدرس دی په هاورډ یونیورسټۍ کې د انټرنیشنل ریلیشنز، دا د موضوع دی او د دې مدرس دی. د دې تدریس سره سره د کار یعنې دا خلک خو دی که نه چې د انټرنیشنل یا بین الاقوامي دنیا کې دا ترایي یا په دا غټو ښارو کې یا په غټو ملکو کې دا خلک خو تر خپله موضوع صرف داسې نه اخلي چې تنخوا پر اخلي، تنخوا حلالوم بس څه. هغه د دې چې کوم موضوع باندې دی ولګېدی مدرس، هغه بس بیا د دې موضوع حق ور ادا کوي. دومره کار پر دې باندې کوي چې بس دنیا ته بیا یو شی پرېږدي دی. نو دا دی هم مدرس دی د خپل موضوع، لیکن د پر دې موضوع باندې بیا دومره پراخ کار کړی دی چې د را روانه زمانه متاثره کړی ده. یعنې دومره پراخ کار یې پر دا موضوع کړی دی چې د ده څه بیا زمانه متاثره سوې ده د افکارو سره. نو د نور هم کتابونه لیکلی دي، صرف دغه کلیش آف سیویلایزیشن نه دی. د یو بل کتاب هم لیکلی دی پولیټیکل آرډر ان چینجینګ سوسایټیز، دا هم د یو مشهور کتاب دی. د هغه وروسته د تھرډ ویو
دا یو بل د کتاب دی. او د هغه وروسته آخري کتاب ته چې د لیکلی دی Who are we چې موږ څوک یو. دا د امریکې شهریانو ته د یو شناخت ورکړی دی چې امریکایان څوک دي، یعنې موږ څوک یو. نو دا د څلورم کتاب دی. اصلا د دغه کتاب چې دی ډېر دنیا ته دغه ذریعه وګرځېدی. مصنف وایي چې ما په 1993 کې یو مضمون ولیکئ په فارن افیرز، یو مشهوره میګزین چې دی انټرنیشنل، په هغه کې دا مضمون به ولیکئ ځکه چې تر هغه له مخه په 92 کې یو کتاب لیکل سوی دی د فرانسیس فوکویاما چې د اینډ آف هسټري، چې تاریخ ختم سو. نو هغه په دې کې دا دعوه کړې ده چې په نن زمانه کې چې سر جنگ ختم سلو، کولډ وار، او په دنیا کې اشتراکیت یا سوشلیزم چې دی هغه مات سلو، شکست یې وخوړی. نو اوس په دنیا کې صرف یو نظام پاته دی، هغه دی زموږ سرمایه‌دارانه نظام او آزاد معیشت. دی وایي چې بس اوس زموږ جمهوریت، لیبرل جمهوریت او آزاد معیشت چې دی دا د دنیا لپاره اوس بس د نجات لاره ده. ټوله دنیا پر دې اتفاق وکړي چې بس اوس اشتراکیت مسترد سلو، هغه زموږ د ژوند مسایل نشي حل کولی. زموږ مسایل که اوس حل کېدل په لیبرل جمهوریت کې به حل کېږي او په آزاد معیشت کې به حل کېږي. نو دغه دعوه فرانسیس فوکویاما کړې ده. هغه وایي هسټري ختم په دې معنا صورت دا نه چې دنیا ختم سوه یا په دنیا کې اوس جنګونه نه یا په دنیا کې اوس معاملات نه. هغه وایي چې اوس په دنیا ټوله پر دا موضوع نور هم راځي، زموږ جمهوریت وخواته به راځي او دنیا به اوس ټوله د مغرب اقتدا کوي، په مغرب پسې به اوس رواني، مغرب کومې خواته ځي دی به اوس ټوله دنیا به په موږ پسې راځي. او موږ تاریخ ختم دا معنی چې بس نظریاتي طور پر، فکري طور پر تاریخ پر دا ځای ودرېږي، بس نور اوس چینجز نه راځي په دنیا کې. نو دغه دعوه کړې وه فرانسیس فوکویاما. مصنف وایي د دې په رد کې بیا د مضمون ولیکئ فارن افیرز. نو بیا وایي چې غټ بحث راپورته سلو په ټوله دنیا کې، په امریکا کې مختلف یونیورسټیانو کې او په نوره دنیا کې. زه ولاړم، زه وغوښتلم چې ته د دې مضمون وضاحت وکړه. اصلا دی وایي ما د دې عنوان ایښی و چې کلیش آف سیویلایزیشن، په آخر کې ما سوالیه نښان ورکړی و کوېسچن مارک، خو هغه خلکو نظر اندازه کې کوېسچن مارک. خلکو دا به حیثیت مثبت خبر واخیستی. ما سوال کړی و خو خلکو هغه نظر اندازه کې مثبت دغه یې واخیستی چې بس دنیا چې دا بس سیویلایزیشن چې دی اوس سرخته کېږي. نو بس بیا یې څه وغوښتلم وضاحتونه چې دا اوس څنګه کیسه ده، تا څه وایه ته اوس. نو پر دې باندې بیا وایي ما ضرورت محسوسه کړي چې اوس راسه دا موضوع ښه واضح کړم. نو بیا په 1996 کې دا کتاب لیکلی. نو دا د کتاب لږ مختصره یو بله خبره باید چې واضح سي. دی په دې باچه کې وایي چې دا کتاب یو تحقیق نه دی، یعنی ثابته سوې نظریه نه ده لکه د سوشل ساینس چې مختلف نظریات ثابته سوي دي بیا پر دغه مطابق دنیا چلیږي. دا د سوشل ساینس یو منل سوې نظریه نه ده، دا صرف او صرف یو زما خیال دی. زه یو زاویه در کومه د دنیا د نظام په نظام باندې او پر روانو حالاتو باندې د سر خلاصول دپاره باید تاسې د دې زاویې ورته وګورئ. یعنې داسې مه کوئ لکه چې تاریخ ختم سلو اوس په جنګونه نه یا د نور چا پر دغه چې دی. یعنې دی وایي چې د هغو زاویې سمو ورته ګورئ. زه چې دا زاویه در کومه تاسې د دې زاویې ورته وګورئ، په دنیا به مو سر خلاص شي. نو دی وایي چې دا زه د یو دغه دعوت نه کوم د ثابته سوي نظریې، دا صرف زما یو زاویه ده چې ما در کړې ده. نو راځو د کتاب د خواته. کتاب چې دی دا پر 12 بابه دی، 12 بابه باندې دا تقسیم دی او په هر باب کې د جلا جلا موضوعات راپورته کړي دي. اصلا خو ګوره دی چې د کتاب خلاصه خو چې برته راواسي کشته کتاب دی، زاره خبره ده په جلدو کې په نه دی. او دا یو فکر یو خیال یې پیش کړی دی. نو خیال چې هر څومره تشریح وکړي نو به څونه غټ سي ده. نو ظاهره خبره ده چې دغه خیال چې دی تشریح کوي په هر باب کې دی د دې خیال یو جلا جلا کنج راپورته کوي، یو جلا جلا زاویه راپورته کوي، دغه تشریح دی کوي. نو کله کله کېدای سي چې په بعض ځایو کې بعضې خبرې تکراري راسي، یعنې مکرر بعض چې دی ریپیټ سي خبرې. نو بعض وخت سړی ورته دغسې چې یاره دا خبره په اول باب کې هم وکړه، په درېیم کې هم کوي، پنځم کې هم لګیا دی، 12 کې هم لګیا دی.
نو اصل کې دی چې انسان خبرې تشریح کوي بیا د سره یو خبر را شروع چې هغه کیسه داسې ولا داسې ولا داسې ولا ګوره بیا داسې وسو نو په هغه کې بیا د یوه خبره د وضاحت دی هغه دی بیا وکړي. د کتاب اول باب چې دی وایي چې عالمي سیاست کا نیا دور چې د دنیا د سیاست نوې دور چې دی اوس تاسې ور په دې سره خلاص کړي. دی وایي چې د سر جنګ وروسته په دنیا کې داسې نښانې ولیدل سوې په خلکو کې چې هغه خلکو یعنی اوس مخکې خو دا و په دنیا کې بس صرف دوه تقسیمه وو که نه دوه بلاکه وو بس په دنیا سره که یو ملک یو سیاستدان غواړي چې زه د یو ملک په باره کې څه نظریه باید وساتم دی به څه تر خلک یې دا خلک نو په دنیا کې اول صرف دوه بلاکه وو یا به اشتراکي یا به سرمایهداري بله لاره نه وله بس صحیح ده یا به کپیټلیسټي یا به سوشلیسټي نو بس بله لاره نه وله دنیا بس ستا خوښه ده ته اوس په کوم بلاک کې ځان اچوې خو چې سر جنګ ختم سولو اوس داسې ماحول نه دی. فرانسیس فوکویاما ویل چې سر جنګ ختم سولو بس دنیا ټوله جمهوري سوله دی وایي دا ترانه ده اوس لا ځله تقسیم سوله د خلکو پخواني شناخت پخواني پهچانونه خلک راژوندي کوي خپل زوړ تاریخ رااخلي په سوو په زرو کاله پخوانی خپل پهچان رااخلي چې زه څوک وم پخوا او په هغه نامه د خلکو ته ځان روپېژني او هغه زوړ شناخت په ځان کې راژوندي کوي او خلکو ته وایي زه فلانی یم زه فلانی یم یعنې اوس دا نه وایي چې زه اشتراکي یم یا سرمایهداري یم بس دی وایي زه اوس یا رومي یم یا مصري یم مصریان قدیم هغه د فرعون د زمانې تهذیب راپورته کوي هغه وایي موږ مصریان 12,000 کاله پخوانی تاریخ لرو پښتانه وایي موږ 15,000 کاله پخوانی تاریخ لرو اسلام خو ډېر وروسته راغلی دی نو دا تر هر دغه چې دی تهذیب خپل یو زوړ تاریخ راپورته کوي په هغه باندې خلکو ته ځان راپېژني او په هغه باندې فخر کوي په هغه باندې د ځان خلکو ته تر خلکو برتره ښکاره کوي په هغه باندې. نو مصنف وایي چې اوس د یو مثال ورکوي په کوسوو کې بوسنیا چې جلا سوه دغه چې روس مات سولو سوویت یونین بوسنیا چې د کومه دغسې جلا سوله بوسنیا و د مسلمانانو آبادي دا مشهوره واقعه ده په 1992 کې ډېر ظلمونه پر سوي دي پر دغه باندې بوسنوي مسلمانانو باندې نو په هغه کې دی وایي هلته حالانکې د دوی باندې چې د ظلم ختموي هلته امریکا وراله اقوام متحده په د لارې امریکې فوجان ورالو او هلته یې د هغه مسلمانانو باندې چې کوم ظلم روان ولو د پخواني سوشلیست ملک لخوا چې د کوم ملک دی جلا سوی و هغه یو سوشلیست ملک پخوانی بوسنیا مسلمانان ځین جلا سو نو امریکا زاره خبر ده وراتله هلته نو امریکا وراله د امریکې فوجان ورالو خو د هغه ځای په مسلمانانو کې چې هغوی جنډې پورته کړې وې په هغه ورځو کې د سعودیه او د ترکي جنډې پورته کړې وې ترکیه او د سعودیه دی وایي چې دلته د سعودیه او د ترکیې هېڅ علامات نه د هغوی خبره کړې او په دې کې نه یې څه اخیستې او د دې څه مطلب و چې دوی د جنډې پورته کړې وې نو ښکاره خبره ده چې دوی د سعودیه د مکې مکرمې یا دغه د اسلام د مرکز سره د محبت په وجه باندې چې ځان مسلمانان بلل او هغو ته ځان منسوبوي او د ترکي خلافت سره ځان تاړی چې موږ د زړه خلافت حصه یو موږ د لاوارثه خلک نه یو زموږ تهذیب هلته تړلی دی نو دی وایي چې دا یو علامت دی دغه رقم په دنیا کې دی په هغه زمانه کې لا وایي چې د برقا او سکارف دغه چې دی د اسلامي تهذیب علامتونه وګرځېدل په یوروپا او په مغربي دنیا کې نو دی وایي دا ټوله د تهذیب علامات دي او دا علامتو چې دی ډېر اهمیت اختیار کړي د سر جنګ وروسته خلکو پر دغه علامتو باندې ټینګار شروع کړي چې موږ د دې خلک یو او موږ دغه تهذیبونه خپلوو نو په دې وجه باندې وایي چې اوس وایي زه مجبوره سوم چې دنیا ته په دې زاویه وګورم اوس دی دغه ورکوي چې تر سر جنګ مخکې د 1500 عیسوي وروسته تر 1500 عیسوي پورې د تهذیبو ډېر تعلقات نه و سره د 1500 عیسوي څخه مخکې د تهذیبو مخکې ډېر تعلقات نه و سره ځکه چې رابطې نه وې مواصلاتو نظام نه ولو او نه د سواري ډېر انتظام و نه د رابطو انتظام ولو ټوله دنیا سره کاټ و بس خپلو دایرو کې به سره ناست د 1500 عیسوي بعد وروسته یورپ نشاط ثانیه شروع کړه یعنې هغو چې دی
ترقي شروع کړل یورپ، نوي نظریات خپل کو او علمي او ساینسي لحاظ سره دوی پر مخ روان سول. نو دوی وایي چې د 1500 وروسته د یورپ د نشاط ثانیه آغاز شوی دی او د هغه ځای څخه د تهذیبو دور شروع شوی دی. نو د 1500 وروسته تر 1800 پورې دا دور چې دی د تهذیبو لږ یو د بل سره رابطې جوړېږي. دا مخته بیا په یو باب کې د پر دې باندې ډېر تفصیلي بحث هم کوي، څو صفحات کې بیا د تاریخ راخسته دي، د تهذیبو چې کوم تاریخ دی د بیا بیان کړی دی. نو دوی وایي چې په 1800 کې دا تهذیبونه سره رانږدې سولو او دا دغه دور چې شروع سولو د کالونیلیزم دور چې شروع سولو چې په هغو کې به مختلف ملکو قبضې کولې، لکه برطانیه راله، هندوستان او پاکستان دا سیمې ونیولې، افغانستان ته ولاړ او فرانس چې دی هغه بیا د افریقا ممالک او عربو په خوا ولاړی. نو روس چې بیا دی هغه بیا دلته پر داسې سیمې پر دا وسطي ایشیا ممالک باندې رامات سولو. نو دغه د کالونیلیزم چې کوم دور دی نو آبادیات، نو دوی وایي دغه دور دی، په هغه کې ډېر دغه دی بلاکونه دي، په هغه کې صحیح ده 2 بلاکه نه دي یا 3 بلاکه نه دي، 100 بلاکه دي، صحیح ده. کثیر دا د چې ورته وایي نو انګریزي مې څه کمزوري ده. نو دا د ډیرو بلاکو دور دی چې په هغه کې په هغه وخت کې بلاکونه ډیرو. وایي جنګ عظیم اول ختم سولو، دغه تر دور الجنګ دغه په وجه جنګ عظیم دوم وسولو. بیا د جنګ عظیم دوم وروسته دنیا 2 بلاکه سره تقسیم سوله، روسیه او امریکي بلاک باندې. نو وایي هغه بلاکونه 2 بلاکه چې ختم سولو، اوس بیا دنیا کثیر تهذیبي ده، یعنی په دې کې بیا تهذیبونه ډیر سولو، هر تهذیب ځان ته یو بلاک دی. لکه تر جنګ عظیم په دور کې چې بلاکونه ډیر په دنیا کې، اوس بیا هغه تره بلاکونه په دنیا کې ډیر دي او هر تهذیب ځان ته یو بلاک دی. بیا دی یو څو عنوان ورکوي. دی وایي چې بعضې دنیا ته په کومه زاویه باید وګوري. یو انټرنیشنل ریلیشن، یو ماهره یا یو صحافي یا یو سیاستدان چې دنیا ته ګوري، په دنیا سر خلاصوي، باید د کومې زاویې ورته وګوري. دی د خپله زاویه ثابتول غواړي. دی وایي یوه زاویه پخوانۍ ده، هغه دا ده چې په دنیا کې پخوا څه دا یو لفظ را روان و، هم اور و، دا نه موږ سره کښېنو هم موږ به دی وکړو د دوی سره، موږ به دی وکړو د دوی سره، که د کور مسایل یې هم، که د تربرو سره یې هم، که په ګلۍ کې یې هم، که د ملک پر سطح یې هم. موږ وایي کله کله د یعنی د انډیا سره یو بحث دی، مثلا موږ دی وکړو، موږ دی وکړو، دا موږ لفظ نه دی، موږ هم دا یو تقسیم دی چې موږ او دوی. نو بعضې ماهرین دا ویل چې دنیا ته باید بس په دا نظر وګوره چې موږ او دوی. هغه مختلف دایرې راځي، هغه اسلامي او غیر اسلامي هم راځي، هغه چې دوی په غریب ممالک او ترقي یافته ممالک هم راځي، هغه چې دوی تهذیبي بنیاد هم راځي، هغه تاریخي بنیاد هم راځي، هغه په هر حواله سره چې ته ورته ګورې بس موږ او دوی، چې په کوم ځای کې ستا ملګري وو بس ته چې نور مخالفین هغه دوی دي، بس په دا نظر ورته ګوره دنیا ته. دویم بیا تقسیم چې دوی هغه دا کړی و چې د ریالیست نظریه. ریالیست نظریه دا وه چې د ریاستو نظریه، چې په دنیا کې هر څه چې کوي ریاست د خپل ځان د ګټې دپاره کوي. په دنیا کې نه نظریه شته، نه چې دوی سوچ شته، نه عقیده شته. یو ملک هم د عقیدې دپاره نه جنګېږي، خپل مفادات نه خرابوي. هر ریاست خپل مفاد لري، د خپل مفاد دپاره دی چې څه کوي هغه کوي. د ریاست هره فیصله د خپل مفاد دپاره. د ریاست یوه فیصله هم د نظریه دپاره نه ده، د عقیدې دپاره نه ده، د مسلک دپاره نه ده، د تهذیب دپاره نه ده. هغه وایي تهذیب مهذب هېڅوک هم نه مني، هر ریاست خپل مفاد لري، د خپل مفاد دپاره کار کوي. صحیح. پر دا نظریې باندې بیا مصنف رد کوي. دی وایي چې دا صحیح ده چې ریاست خپله فیصله چې ده د مفاد تحت کوي، لیکن د مفاد تعین هم په نن زمانه کې چې دی دا د تهذیب پر بنیاد کېږي. یعنی یو ملک هم دا نه کوي چې یعنی هر ملک نن سبا دی وایي دا ماحول داسې جوړ سو چې هر ملک نن سبا خپل مفاد په چش کې ویني، د خپل تهذیب په بقا کې ویني. د مفاد هم په دا کې تړلی دی چې خپل تهذیب ته ترقي ورکړم. لکه مثال د امریکا چې د خپل مفاد په دا کې ویني
چې په دنیا کې جمهوریت عام سي، هر ملک جمهوریت سي او لیبرل جمهوریت سي. دا تعویلات چې نو چې دا اسلامي جمهوریت دی، دا پلاني جمهوریت دی، دا ایرانی جمهوریت دی، دا پاکستانی جمهوریت دی، دا چې د پلاني ملایشین جمهوریت دی، دا دغه شان جنوزي. بس لیبرل جمهوریت سي د خپل مفاد په ټول دنیا کې په دا کې ویني او دغه لپاره د جنگونه هم کوي، په دنیا کې فسادات هم خپروي، جنگونه هم کوي، پراکسیزم جنګي، مختلف کارونه کوي دغه لپاره. نو دی وایي چې دا نظریه به ذات خود صحیح ده چې هر ریاست خپل مفاد لري، لیکن مفادات هم چې دی دا تهذیبو لاندې دي، یعنی تهذیب په رڼا کې مفاداتو تعین کیږي. یوه نظریه به دا وله چې په دنیا کې انتشار ډیر زیات دی، بې انتها انتشار، یعنی ستا په کور کې هم انتشار دی، دوه ورونه پر یوه خبره نه یاست متفق، ستا په صوبه کې هم انتشار دی، په ملک کې هم انتشار دی، پر یوه نظریه پر یوه سوچ باندې په دنیا کې هیڅوک هم نه دي سره متفق. نو چې دومره انتشار دی، ته څنګه تعین کوې د تقسیم، ته څنګه تقسیم کوې په دنیا کې چې د هر ملک سره ته تعلق جوړوې، په هغې کې 50 قسمه نور انتشارونه راوځي. صحیح ده؟ نو هغه وایي په دنیا کې چې دی بلاکونه یو شی نشته، ګډه دنیا په لاخته ده، لکه ځنګل، بس لکه د ځنګل شاخونه چې په لاخته د درختو چې ته ځلې بیلولی نسته چې ته به لکه ویښتان چې ژمنځ کې ته به دا تر سره بیل، هغه وایي دا ځلې بیلیږي نه، دا پل لکه ځنګل دا تر د انتشار په لاخته دی. دی بیا پر دې باندې رد کوي، وایي دا صحیح دی چې انتشار سته، صحیح ده، خو دا انتشار هم یو شی چې بیخي ډیر سي هغه خپل وجود بایلي، دغه بیا غیر معتبر سي، دغه بیا څوک اعتبار نه کوي. صحیح ده؟ یعنی اوس دا انتشار دونه ډیر دی چې د دې پر بنیاد باندې ته د دنیا هیڅ پیژندنه نسې کولی، تقسیم یې نسې کولی، نو بس بیا خو دا نظریه ګسه باطله سوله. ته ګس دا ویلی نسې چې یار د دې پر انتشار پر بنیاد باندې زه په دنیا کې سیاست کوم. سیاست خو به پر یو شي کوې که نه، ته خو په دنیا په یو شي خو به پېژنې دنیا. ته چې دونه که دا دنیا دې سره منتشره وبلله، نو بس بیا خو کور ته کښېنه، ګسه د کوره مه راوځه. په دنیا کې چې ته سیاست کوې، په دنیا کې تعلقات جوړوې، پر یو بنیاد خو بیا جوړوې. نو چې ته اگر د دنیا لکه ځنګل په لاخته ده، نو خو بس بیا خو دې که سره هغه دغه لاره د ځانه ورکه کړله. نو دی وایي ټیک دی انتشار سته، لیکن د انتشار بیا دونه ډېر دی چې دا غیر معتبر دی، د دې هیڅ اعتبار نشته چې موږ دې نظریې ته به اعتبار وکړو. صحیح ده؟ په دنیا کې به انتشار هم یو خو حصه اتفاق به هم یې پر ډېرو شیانو باندې، نو موږ به هغه شیان ته وګورو، پر هغه باندې به خپل یو بنیاد کېږدو، دغه پر بنیاد ور سیاست وکړو. دلته بیا دویم باب شروع کیږي، تاریخ اور زمانه حال میں تهذیبیں. صحیح ده چې په تاریخ کې تهذیبونه کم حیثیت یې درلود، کم شناخت یې درلود، او اوس په زمانه کې تهذیبونه څه کار کوي. دی ورته تهذیب د لفظ تشریح کوي چې دا تهذیب لفظ کله شروع سوی دی او د دې مطلب څه دی. په 18مه صدۍ کې د فرانس فلسفیانو دا یو لفظ راپورته کوي. تهذیب اصل کې دغه لفظ چې دوی راواخیستی د بربریت په مقابل کې، وحشت، جنګلیپنې په مقابل کې. مطلب موږ نه عام دا کې موږ هم وایو یار دا ډېر مهذبه سړی دی، تهذیب یافته خلک دي، دا قوم چې دی ډېر ښه مهذبه خلک دي. نو دا تهذیب چې دی دا اصلا هغه راواخیستی د بربریت په مقابله کې. نو په دنیا کې هغه صرف هغه تهذیب یو واحد لفظ، یعنی جمع نه تهذیبین. هغه ویل چې تهذیب یو مفرد لفظ دی، تهذیبین نه راځي. تهذیب چې دی په دنیا کې بس دنیا پر دوه حصو ځله هغو سره تقسیم کړي، یا به مهذب وي یا به غیر مهذب وي. بربر چې دی بربریت وي، جنګلیپنه وي، وحشت وي په هغو کې، او یا به مهذب انسانان وي بس. او هغه چې دی د یو خطې سره، د یو ملک سره، د یو قوم سره خاص نه دی، چې د دنیا په هر مځکه کې وو چې او هغه دوه شان ډېر زور پرو کړی، تعلیم او صفایي سترایي تنظیم. هغه وایي دا څو شیان چې په یو ملک کې وو، په یو معاشره کې ولو،
نو هغه مهذبه دي، او چې دغه دایره سوتلی واغه غیر مهذبه دي. دغه د تهذیب تقسیم چې دغه دوه تقسیم چې بیا هغه وکي، نو د دې پر بنیاد ټوله دنیا پر دوه حصو سره وشله. د دې په نتیجه کې چې شلالی په ټوله دنیا کې یو مخصوصه اشرافیه جوړه سوله، یو مخصوصه اشرافیه جوړه سوله چې هغه زاره خبره د پیسدار خلکو، ماړه خلک، او هغه مختلف سوسایټیانو کې اشرافیه یعنی لوړ د معاشره لوړ خلک چې بلل کېږي، پیسو والا او سهولیات والا مراعات یافته خلک چې هغه مهذبه وبلل سو، او تر هغه لاندې چې هغه ټوله بس غیر مهذبه وبلل سلو. دا په دنیا کې هغه یو تقسیم وکړي. دغه وروسته بیا یورپ مزید پر دې باندې کار وکړي. یورپ پر دې باندې ښه علمي کارونه مو وکړو، ښاید دولت هم پر دې باندې پر دې تحقیق باندې صرف کړي. داسې معیارات هغو قایمول، داسې هغو یو دغه جوړاوی چې دغه معیار پورې څوک رسېدلی هغه مهذبه دی، چې تر ډېر لاندې و هغه غیر مهذبه دی. یعنې هغو باقاعده دې ته علمي معیارات جوړ کړلو د تهذیب او د غیر تهذیب یافته په مابین کې د تقسیم دپاره. د دې په مقابل کې بیا بله نظریه راپورته سوله چې دا نظریه رد کړله. هغه چې تهذیب چې دی هر قوم هر ملک په خپل ځان کې په خپله مهذبه کېدی سي، د هر علاقې خپل تهذیب دی. یعنی ته ټوله دنیا د یورپ پر تهذیب باندې متله چې د یورپ کوټ او ټایي اغوستی و، د یورپیانو رقم لایف سټایل یې ولو، د یورپیانو رقم تعلیم یې و، د یورپیانو رقم خوراک یې ولو، دا نو مهذبه دی. او که تر یورپیانو رقم نه و بس هغه نو غیر مهذبه دی. دا غلط دی. هغه چې په دنیا کې د تهذیب سره تهذیبین جمع چې دی سیویلایزیشنز جمع چې ده، دا لفظ هغه استعمال کوي چې په دنیا کې تهذیبونه ډیر دي او هر تهذیب په خپل ځان کې یو معیار دی د هغه علاقې لپاره. خو مصنف بیا وایي چې دا نظریه هم برته یو چیشته اضافي یا نسبتي نظریه ده، ځکه چې دی وایي چې د تهذیبونه چې ته جلا جلا کې سره تقسیم کې هر تهذیب ته خپل شناخت ورکې، خو هم دنیا د ډیرو تهذیبو مجموعه سوه که نه، خو دا تهذیبونه برته سره راټولیږي، برته د دوی په مابین کې رابطه پیدا سوله، برته دوی سره یو ځای کېږي. او دی وایي چې اوس مغرب چې دا دعوه لري چې یو عالمګیر نظام به جوړیږي، یو پوره لکه نه دی ورلډ آرډر چې دی وایي پوره دنیا به په یو ګلوبل تهذیب به سره یو ځای او ټوله دنیا به په یوه تهذیب کې سره جمع کېږي. نو دی وایي دغه تقسیم چې دی دا بیا برته یوه تهذیب او خواته سره روان سو. تهذیب یو بل پہچان دی دا کوي چې تهذیب یو لویه اکایه ده د انسانیت، د انسانانو تر انسانیت را لاندې. یعنی انسانان چې دی یعنی یو غټ لفظ تر تهذیب غټ لفظ چې دی انسانیت دی، چې انسانیت یو وایي ټول انسانان دي که راوستل، نو تر انسانیت را لاندې بیا بل اکایي نسته چې په هغه کې بیا د انسانانو تقسیم سوی. بس بیا دویمه درجه کې تهذیب، یعنی دنیا چې ده بس بیا په تهذیبو کې سره ویشلې ده. په تهذیبو کې دننه بیا ملکونه هم سره ستا په یوه تهذیب کې څو څو ملک او په یوه ملک کې بیا څو څو ژبې ثقافتونه دغه چې دی حصې لري. دی دلته یو مثال ورکوي چې یعنی دی خو د خپل یورپ مثال ورکوي چې دی وایي مغربي جرمني او مشرقي جرمني، د مغربي جرمني او د مشرقي جرمني به کېدی سي یو څو رواجونه سره جلا جلا وي. صحیح ده؟ لکه مثلا موږ د خپلې سیمې مطابق مثال ورکړو، د پښتون او د چمن به کېدی سي یو څو رواجونه سره جلا جلا وي، په بعض رواجو کې به نه سره پوهېږي. صحیح ده؟ په ډېر رواجو کې به چې سره کښېني په خبره به یې وضاحت سره کوي، سره به نه سره خلاصېږي. لیکن بعض رواجونه دی وایي دا رقم دي چې دوی په هغې کې سره مشترک دي. په هغه بعض شیانو کې چې دوی دغه مغربي او مشرقي جرمني سره مشترک دي، دوی وایي په دغه شیانو کې یو هم داسې شی نسته چې د مغربي او مشرقي جرمني سره مشترک دي.
دغه شانو کې یو هم داسې شی نشته چې د جاپان بیا د دې سره اشتراک ولري. جاپاني تهذیب دی بیا د دې سره اشتراک ولري. صحیح ده. او جاپاني او هندي او جرمني یورپي تهذیب دا بیا ځان ته جلا جلا پیشانونه شناختونه لري. دا به مطلب د دې سوی تهذیبونه جوړ سي. صحیح ده چې د دې په آپس کې هیڅ قسمه اشتراک نه سره لیدل کېږي. دلته بیا د تهذیبو په دنیا کې دا وخت کم تهذیبونه قائم دي دا بیانوي. په دنیا کې دا وخت تقریبا وایي نه تهذیب چې دي قائم دي. تر ټولو غټ تهذیب چې دی هغه اسلامي مغربي تهذیب دی او بیا د اسلامي تهذیب دی. ارتودوکس تهذیب دی کوم چې روس دی او چینی تهذیب دی. دغه سره جاپاني تهذیب دی، افریقن تهذیب دی، لاتینی امریکا د دې تهذیب دی. یعنې دا طرح د نه تهذیبونه ده بیان کړي. د بل باب لپس راځو دریم له. دلته یو عنوان دی علمي تهذیب. لکه دا موږ چې خبره وکړه، یعنی بعض مفکرین دا وایي چې په دنیا کې تهذیبونه اوس سره روان دي، په دنیا کې به یو تهذیب جوړیږي. دی وایي ته دا پر کوم بنیاد باندې وایي چې په دنیا کې به یو تهذیب جوړیږي؟ یو تهذیب دی وایي چې په اول سر کې بعضې خلکو دا نظریه ورکړې ده چې په هره معاشره کې یو څو شیان چې دی هغه مشترک دي سره. لکه مثلا قتل دا په هر معاشره کې په هر تهذیب کې غلط کار دی. غلا په هر معاشره کې غلط کار دی. صحیح ده. او ښه کارونه په هر معاشره کې بعض دا کم شیان دي چې هغه ښه کارونه بولي. نو دا دا دواړه د طرح کم شیان چې دي چې د ټولو سره مشترک دي، نو د هغه باید ټول سره یو ځای کو او یو عالمي نړیوال تهذیب ځینې جوړ کړو چې ټوله دنیا بس پر هغه تهذیب باندې بیا سره متفق وي. په مابین کې زموږ اختلاف نه وي چې ته چیني یم، زه یورپي یم، زه مغربي یم، زه چې دی مسلمان یم. دا تقسیمونه سره ختم سي، یو عالمي تهذیب جوړ سي او بس دغه پر بنیاد باندې ټوله دنیا په هغه تهذیب کې ژوند وکړي. دی د دې رد کوي. دی وایي چې دا ممکنه نه ده، ځکه چې ته چې د ټولې دنیا دغسې ښه خویونه یا بد خویونه چې کوم متفق شیان دي هغه سره یو کې، نو بیا ته څه وایې چې دا ته بیا ته کوم نوم ورکوې؟ صحیح ده. یا به دې ته نوی نوم ږدې چې عالمي تهذیب. صحیح ده. او دا کښته تهذیبونه چې دا اوس قایمه دي، اسلامي تهذیب دی، مغربي تهذیب دی، یورپي او چینی تهذیب دی، ارتودوکس روسي تهذیب دی، دغه تهذیبونه چې کوم دي دې ته بیا ته کوم نوم ورکوې؟ دا تهذیبونه بولې که چیش بولې ده؟ صحیح ده. او یا به دا وایي چې دا بالکل ختم شو، بس په دنیا کې یو تهذیب جوړ سلو، دا نور ګرده تهذیبونه ختم سلو په دنیا کې. هیڅوک هم دا نه وایي چې زه مغربي یم یا زه یورپي یم یا زه مسلمان یم یا زه روسي تهذیب لرم یا زه چینی تهذیب لرم. دا تقسیمونه به ختم سي، بس ټوله دنیا به یو تهذیب ځان بولي. وایي دا ناممکنه ده. صحیح ده چې ته د خلکو سره پر یو څو شیانو اتفاق اخې او خپل زرو کالو پخوانی تاریخ په ده ویروې، دا نه کېږي. صحیح ده. یوه نظریه دا پیښه سوله او تر ټولو هغه مطلب دغه خبرو له راځو چې کومې خبرې دا وخت زیر بحث دي یا موږ ته په هغو باندې سر خلاصول غواړو، هغه دلته د کار خبر راځي. هغه دا ده چې دا وخت وایي بعضې مفکرین دا وایي چې په دنیا کې چې څوک پاپ تهذیب، یعنی چې کوم دا وخت په یوروپ یا په امریکا کې د ځوانانو تهذیب دی، د ځوانانو لباس، د ځوانانو کلچر، د ځوانانو میوزیک، د ځوانانو محفلونه، مجلسونه یا کلبونه، څوک چې دغه تهذیب خپل کې. صحیح ده. او څوک چې انګریزي ژبه خپله کې،
نو دی وایي چې دغسې څو شیان چې دي دا پر کنزیومریزم چې ورته وایي کنزیومریزم چې څوک اختیار کړي دا وایي دغسې څو شیان دي چې د هغه پر بنیاد باندې چې څوک دا شیان خپل کړي بس هغه یو عالمي تهذیب دی. صحیح ده؟ لکه موږ ته هم ګوره که نه دا زموږ په معاشرو کې هم بعض خلک دغه رقم خبره کوي. یوه لیکلي وو چې د پشن کوم روډ یاد کړی وو چې لکه چې بټیزی وو کټاکلی وو کوم و د نوم یاد کړی وو چې پر دغه روډ باندې په پینټ شرټ کې نجونې ولیدل سي نو بس بیا په دا پوه چې زموږ قوم چې دوی ترقي وکړله او فکري طور پر دوی آزاد سولو کنې چې دا شان نه سوي تراسات پر دی ولکه دا وویل چې موږ آزاد یو موږ ترقي یافته کړو. نو دغسې نظریات چې دی مطلب په دنیا کې سته. دی وایي چې د مغربي مفکرین وایي چې چا د پاپ کلچر او چا کنزیومریزم اختیار کوي بس هغه زموږ د عالمي تهذیب حصه دی او دا نور چې دی زموږ د تهذیب څه وتلي دي. دی وایي چې دا نظریه هم غلطه ده. ته دا نسې کولی مثلا دی یو مثال دی وایي چې داسې کیدی سي چې یو ځوان دی هغه د یو مغربي د امریکې یا د یورپ د ځوان په رقم هغه ټراوزر اغوستی دی ټي شرټ یې اغوستی دی هغه ګسه په غوږو کې هینډ فري لګولی دي ویښتان هم د انګریزانو په رقم دي او غوږو کې هینډ فري لګولی دي ګسه انګلیش ګانې اوري لیکن هغه روان دي لمونځ هم کوي او کیدی سي په دغه پتلانه کې ملبوس ځوان یو ځای په یو جاز ولاړ دی د مکه کې وکړي یو ځای ولاړ سي خودکش کې وکړي. صحیح ده؟ د دې هیڅ امکان ته تردید نسي کولی چې چا ټراوزر واغوستی بس هغه زموږ په فکر سلو چې چا پرنټ شرټ واغوستی بس هغه زموږ په فکر سلو وایي دا د هیڅ د دې ضمانت نه دی. صحیح ده؟ یعنې دا ډېر سطحي شان دی. دی وایي چې ته پر لباس یا پر انټرنیشنل چې کوم برانډز دی یو څوک په کیف سي کې خوراک کوي مکډونالډ کې خوراک کوي یو څوک باټا ګوټونه اغوندي یو څوک مطلب دنیا خو در سره نږدې په دنیا کې خو برانډ سره یو سلو کوم شان چې د امریکې او د یورپ سړی اغوندي په پرین کې هم په توبه کې هم هغه سړی هغه شان اغوندي. دی وایي دا شان د دې دلیل نه دی چې دا خلک ستا پر تهذیب در سره ګډ سو ته پر دې باندې مخه تاوځوئ. یو بل شی دا سوال کوي دی پر دغه باندې پر مفکرینو باندې چې دا ته یونیورسل تهذیب جوړوي یو تی وایاست چې زموږ تهذیب افاقي دی نو یو تهذیب چې هغه دوه شان لري ژبه به خپله لري او مذهب به خپل لري په هغه کې به دغه تهذیب به یو خپله ژبه او یو به خپل مذهب دا نسي کولی چې د مختلف مذهبو خلک ته په یوه تهذیب کې راټول کړي. نو دی وایي مغرب سره ژبه چې دا انګلیش ده او مذهب چې دی هغه عیسایت دی ورسره. دی بیا په کتاب کې دی بیا پر دې باندې باقاعده تحقیقات مطلب هغه ریپورټس دی ورکوي په هغه کې دی اعداد و شمار ورکوي ګنتیان یې ورکوي چې په دنیا کې دی وایي په هغه 1996 کې دی دا خبره کوي په 96 کې دی دا خبره کوي د 93 خبره کوي چې په 1993 کې که وخت چې دغه اول مضمون لیکلی دی په هغه ټیم کې دی وایي چې د دنیا تحقیق دا دی چې په دنیا کې انګریزي ژبه دا ټیم تر پخوا چې دا شاته را روانه ده یعنی پخوا به انګریزي ته زیاته د خلکو توجه وه لیکن اوس خلک چې دی هغه خپلو ژبو ته ترجیح ورکوي تر انګریزي خپل کلچر او خواته روان دي. انګریزي چې دا پخوا چې څومره مقبولیت ولو هغه اوس تر هغه پخوا ډېر کم سوی دی. نو دی وایي چې تا اوس تر اوسه پورې تا دا نه دي کړي د سر جنګ چې دی د افرا د دویم جنګ عظیم څخه تر اوسه پورې د 50 کاله تېر سولو تا تر اوسه پورې دا نه دي ثابته کړې چې د خپله ژبه ته په چا ومني. نو ته څنګه دا دعوه کوي چې زما ژبه دی یو عالمي ژبه وګرځي ټوله دنیا دې زما ژبه زده کړي او په دې تهذیب دې راګډ شي. مذهب دی خبره کوي چې عیسایت دی وایي چې د عیسایت په قبلېدو کې تر پخوا ډېره کمي راغلې دغه وخت د اعداد و شمار ورکوي رپورټونه ورکوي په کتاب کې چې تر پخوا په دې کې ډېره کمي راغلې ده اوس هغه رقم عیسایت چې پر مخ نه بلکې پر شا را روان دی عیسایت. دی په هغه ټیم کې دا خبره کوي په 1993 کې چې عیسایت په هغه زمانه کې دی وایي چې اوس 30% له را رسېدلی دی یعنی عیسایت پخوا چې تر 35% تر 40% پورې ولو آبادیه اوس د عیسایانو آبادي په دنیا کې 30% ده
دی وایي چې تر 2025 پورې په کتاب کې دی دا لیکي چې تر 2025 پورې به دا تر 25% راورسیږي. خو دا پیشنګۍ نه ده ثابته سوې. ما چې اوس وکتل په 2025 دا ختم سلو آبادي عیسایت آبادي چې دا 29% ده، یعنی 1% نور راکمه سوې ده، خو پر 5% نور نه ده کمه سوې. نو دی وایي چې عیسایت ستا پر شا روان دی، ستا مذهب. نو ته څنګه وایې چې زما مذهب چې دی دا یونیورسل دی، بس تی ټوله راسي عیسایت را سره ومنل؟ دنیا یې دغه ستا سره مني نه او ته دعوه کوې د افاقیت. د بل باب له راځو په دغه باب کې د یو بل رد عمل ورکوي چې د یورپ تهذیب، یورپ خو کوشش وکړي په دا 100 کاله کې چې د یورپ د نشاط ثانیه دور، یورپ د جنګو د دور سره ووتی، د جهالت دور سره ووتی، د علم او د صنعت او د دې خواته مخصلو د 1500 بعد. نو دی وایي په دغه دور کې چې د ترقي وکړه او دغه بعد بیا په د کلونیلیزم په دور کې لکه برطانیه چې دا سیمې لراله، فرانس چې دی هغه عرب منکو له افریقا له ولاړی، روس چې دی دا سیمې لراله، امریکا دغه طرف ورته سیمې باندې رال، د جنګ عظیم اول وسلو بیا دویم وسلو. په دغه دور کې دغه خلکو یورپ چې دی تر ټولو زیات د دنیا سره رابطه پیدا کړه. لکه انګریزان دلته رالو، موږ د انګریزان ولیدل، انګریزانو خوراکي او لباس کلچر شار مو ولیدل. دغه ته راشي دی فرانس لاړی پر عرب سیمه متاثره کې. نن هم لکه زموږ په سیمه کې د انګریز دغه ستا اثرات سته، زموږ په ژبه کې، په لباس کې، په هر څه کې، په خوراکو، په بلډینګو، په تاریخ خدا کې دغه تر د فرانس اثرات په عربو کې وسم سته، په افریقا کې وسم سته. او دغه سیمه د افغانستان اخواته د وسط ایشیا سیمه چې دی دا خو نو زاره خبره ده، په دا کې ټول دغه سته د روس اثرات وسم سته، دغه په ژبه کې، دغه په خبرو کې، دغه په رواجو کې د روس شان سته، دغه په نمو کې چې دی دغه چې دی روس اثرات سته. نو دغه اثرات د مغرب له خوا رالو، د دې په مقابل کې زموږ له خوا سره عمل چی شولو، یعنی مغربي او غیر مغربي معاشره د تقسیم کی چې غیر مغربي معاشره و مغرب ته سیده و ویست ته په څه نظر وکتل. اول داو یو نظریه داو چې هغه بالکل مسترد کې لکه چین او جاپان. چین او جاپان د مغربي تهذیب دا رقم رد وکي چې نه مغربي ژبه په خپل علاقو کې پرېښوله، نه د مغرب خلک په خپل علاقو کې پرېښول، صرف یو څو ټکنیکل ماهرین انجینرانو دا شان به پرېښول، خو وروسته بیا هغه د خپل علاقو پسې واستل. یعنی دا بالکل بایکاټ ول د مغرب او د ویسټ د نظریه او دغه د کلچر او دغه د تهذیب. یو نظریه د کمالیزم ولا د ترکی چې هغه دا بالکل قبول کوي، هغه دا ویل چې بس که موږ ترقي غواړو موږ به پوره ځان د انګریزانو په رقم جوړو، زموږ به فکر هم دغه په رقم، زموږ به لباس هم دغه په رقم، زموږ به خوراک هم دغه په رقم، زموږ به یو شی د انګریزانو څخه جلا نه بیا موږ ترقي کولی شو. لکه هغه چې وکړو په ترکیه کې دا کیسې وکړي او هغه په ترکیه کې پر عربي ژبه پابندي ولګولې، اذان یې په ترکي ژبه کې کوي، قرآن مجید پر عربي الفاظ یې پابندي ولګولې، قرآن مجید وایه بس په ترکي ژبه کې وایه، په دغه کې بیا نه وایه په عربي کې، او هغه پر دینی کتابو په لټرچر پابندي ولګول. دا ترکي ژبه نه ده، دا اوس ته وګورئ دا د ای بي سي په شکل کې په حروف کې لیکل کېږي، دا حالانکه پخوا دا په الف ب په دې شکل کې لیکېدل لکه د عربي الفاظ چې دي. نو ترکي پخوا د پخواني کتابونه یا پخواني شان چې دی اوس هم د ترکیه دا په عربي الفاظ کې الف ب جیم دال په دې تور لیکل کېږي، لیکن اوس ترکي چې دا په ای بي سي په شکل څه فرق شته دی معمولی، لیکن دغه ای بي سي په شکل کې ده. نو ترکی چې کوم وکي دی وی دویمه نظریه دا ولا چې د ترکی پر رقم کمالیزم اختیار کړي چې بالکل من وان ځان د مغرب پر رقم کې، او دریمه نظریه دا ولا چې دلته بیا د دوه شان د مصنف فرق کوي. دریمه نظریه دا ولا چې موږ د مغرب ماډرنیزم اخو د مغرب پر رقم ځان ماډرن جوړو، خو موږ د مغرب پر رقم مغربیت نه اخوځن، ویسټرنایزیشن چې دی موږ نه ځنه اخو، ماډرنیزم موږ ځنه اخو. دریمه نظریه دا ولا چې یعنی نه پر رد کوو چې موږ بایکاټ کوو، نه پر ځان دغه کاپی جوړو، موږ د هغه جدیدیت موږ اخو ماډرنیزم، یعنی موږ تعلیم، ساینسي ترقی، معاشي ترقی او صنعتي ترقی
دا شان موږ ځینې اخو، د کاروبار نظریات او دا شان موږ ځینې اخو، او خو موږ د دې د مغرب چې کوم اقدار دي نظریات دي هغه موږ نه خپلوو. صحیح ده. نو د مغرب نظریات چې شولو هغه دغه چې لیبرالیزم او سیکولریزم او دغه رقم آزاد معیشت چې دی دا شان موږ نه ځینې اخو، د دې موږ قایل نه یو. موږ ترقي کوو په خپل تهذیب سره، موږ تعلیم هم حاصلوو، موږ په ساینسي ترقي هم کوو، موږ خلاله هم ځو، موږ میزایل هم جوړوو، موږ اټم بم هم جوړوو، خو زموږ لباس به زموږ، ژبه به مو خپله، مذهب به مو خپل، تعلیمات به مو خپل. یعنې درېیمه نظریه دا وه. او علامه اقبال هم بیا پر دې باندې دا چې یو اضافي خبر راله، دا خو نو مصنف نه دی لیکلی، علامه اقبال هم بیا پر دې باندې ډېر کار کړی دی. ریکنسټرکشن اف اسلامیک تاټس علامه اقبال چې مشهور کتاب دی. صحیح ده. هغه هم په دې نظریه قایل دی. اوس راځو د څلورم باب خواته، مغرب کا زوال اقتدار ثقافت اور مقامیت. مصنف وایي په د څلورم باب کې چې مغرب زوال خوړلی دی، ویسټ چې دی یورپ او امریکا. د ویسټ څخه مراد دلته دوه سیمې دي، امریکا او یورپ دي. نو دی امریکا او یورپ چې دی زوال خوړلی دی. ګوره دا یو امریکایي مصنف دی، دا زه نه یم لګیا. صحیح ده. نو امریکایي مصنف وایي چې ویسټ دی دا زوال خوړلی دی. صحیح ده. په څنګه زوال خوړلی دی؟ حالانکه دا وخت په دنیا کې د خصوصیات هم لیکي چې دا وخت خپل د مغرب سره کم طاقت سته، ټکنالوژي د سره سته، ښه تعلیم د سره سته. صحیح ده. ښه اعلی تحقیقات او ایجادات د دي، ښه سامان چې تیاریږي، ښه فیکټریانې دا د سره سته، د یورپ سره سته. کاروباري لحاظ سره دا وخت یورپ چې دی حاوي دی، هر ملک یې ځان ته خپل یو وسایل لري، خپل شان لري چې دی خرڅوي پر دنیا باندې، او دنیا ورته مجبوره ده خالي دا سیاحت راواخه، خالي نور شان راواخه. نو دی وایي چې ډېر شان دا ته راځي. دلته یو غټ فهرست دی، دونه ټایم نشته چې موږ یې ووایو. صحیح ده. دا وایي ټولې دنیا ته ټکنیکل شان چې دی یورپ ورښیي، ټولې دنیا ته معیشت او کاروبار چلول طریقه یورپ ورښیي، دا ټول شان یې منو موږ. لیکن دی وایي چې پخوا چې دا تېر 300 کاله تېر سوي دي، دا یورپ مسلسل یعنی د ترقۍ په خوا تېر کړي دي، چې دی پر مخ په ترقي روانه، امریکا او یورپ دواړه. صحیح ده. خو دا د سر جنګ وروسته دی پر تنزلي را روان دي. د دې آبادي هم تر پخوا کمه سوې ده، د دې پروډکټس چې دي هغه هم تر پخوا کم سوي دي، لکه پخوا چې دی دنیا ته څونه ورکول. اوس د مقابلې رجحان ورسره پیدا سو. پخوا دی و چې په مقابله کې څوک نه و، دی مسلسل پر ترقي ولو. د دې د مقابلې د غیر مغربي دنیا چې ده چین دی، اسلامي دنیا ده. دی په د غیر مغربي دنیا کې دا دوه طاقتونه ډېر یادوي، چین او اسلامي تهذیب. دی وایي چین او اسلامي تهذیب چې دی دا د دغه په مقابله کې، د یورپ په مقابله کې یا د مغرب په مقابله کې دا بالکل بیده ولو، د دې سره یو شی نه ولو، ځکه یورپ چې دی بالکل پر مخ روان. اوس په دغه تهذیبو کې هم بیداري راله. چین هغه پر چشکې پر مخ لاړی، په معیشت کې، ټکنالوژي کې، په صنعت کې پر مخ لاړ، په مقابله کې ورسره روان سو. که څنګه اوس هم تر مغرب شاته دی، اوس هم چین په ټکنالوژي په صنعت کې تر مغرب شاته دی. خو دا اوس څو کاله کې، د کال 2-3 کېږي چې یعنی د ټکر ته ورسېدی، دا په خلا کې چې کوم یا په د انټرنیټ په دا کې چې نوي ایجادات یا چې 7G راوایستي. جاپان کې دا اوس تجربه سوې ده، د 20G تجربه سوې ده. موږ لا 3G او 4G کې ګرځو. جاپان دا اوس مخکې میاشت مخکې که 2 میاشتې مخکې یو خبره مې ولیدی چې هغه د دې تجربه کړې وه چې 20G ته مطلب دغه یې کړی. نو دغه ملکونه خو اوس لږ لږ یورپ ته ټکر وکړي. په هغه ټایم کې خو بیخي دا ټکر نه و، په دا 93-95 کې. صحیح ده. نو دی وایي چې دغه تهذیبونه چې دی اوس یورپ ته د ټکر دپاره آماده سوي دي. یورپ اوس په ځان پوهېږي چې زما د زوال وخت دی. صحیح ده. نو یورپ چې دی وایي چې مغربي دنیا د زوال شکار ده. او د دې به زه یو بل مثال درکړم. دا اوس د وینزویلا صدر چې هغه واکې دغه امریکې صدر امریکې چې دغه هغه واکې د ده الفاظ چې شو ته بیان ولیدی، یعنی دغه د نظریات چې ده
چې د مغرب روبه زوال دی او مغرب د خپل د زوال د انجام سره ډېر بد ویریږي، د مسلسل په ویره کې چې د شاوخوا تهذیبونه پر ما باندې یو وخت راهاوي کېږي، ده یو وخت د پر ما زور پیدا کوي او دی کوشش کوي چې دی دا رقم تاثر ورنه کړي. یو څوک چې ډېر عمر یې پهلواني کړي اوس بیا په آخر عمر کې هم یو څه غټې غټې خبرې کوي، مطلب که څه چاله په غیر نه ورځي مقابله له، خو خبرې غټې غټې بیا هم کوي، خپل برم ساتي. نو مغرب اوس هم خپل د برم کوشش کوي، یعنی دنیا ویروي په د ځانه څه چې اوس هم تی دا سوچ مو چې زه ډېر کمزوری سوی یم تی پر ما زور ورس. نزویلا صدر دا د امریکا صدر دا بیان چې موږ د افغانستان د شکست بدله موږ دلته واخیستله، یعنی چې کوم تاوان موږ ته را رسېدلی و هغه نفسیاتي طور پر چې موږ د په دباو کې راغلي ولو، نو هغه اوس چې دی لرې سولو زموږ څه موږ په دنیا ته یو ښکاره کړه چې موږ یو زور یو، موږ طاقت لرو، اوس هم چې کومه فیصله کول وغواړو هلته موږ ټارګټ ویستی سو. دلته بیا دی دا خبره کوي چې دا زوال خبره ته ولې کوي چې دا مغرب زوال روان دی. دا زوال ولې دی وایي، یعنی شکل یې څنګه دی، دا زوال که شروع دی نو تباه کېږي ولې نه؟ صحیح. نو څو کاله تیر سو چې دا سر جنگ شروع سوی دی. مصنف اصل کې دا وایي چې په دا سر جنگ په دوران کې هم دا د سر جنگ خو دی وګټي مغرب فتح یې حاصله کړه پر روس باندې، لیکن دی هغه طرح سلیبریټ نه کړه دا فتح. ولې؟ ځکه چې ډېر ستړی سوی و. یو سړی چې ډېر جنګ وکړي که څه هم هغه مخالف ته شکست ورکړي، خو بس دلته بیا دی هم د ولاړې نه وي چې هغه خوشحالي جوړه کړي، نارې جوړې کړي، صحیح ده، اسپرېګانې پر ده وسي، بس دلته نو دی هم راچپه سولو، جنګ یې وګټئ خو ستړی دی هم ډېر سولو، بېزاره دی هم سولو. نو دی وایي دلته چې دغه د چې د سر جنګ داسې په بلکل آخرس دغه باندې وګټئ مغرب، نو دا سلیبریشن نه وکړي، خوشحاله نه سولو. نو دی وایي چې د زوال شروع دی نو بیا انجام ته ولې نه رسېږي؟ او دا خو لا د چانوي خبره ده که نه، اوس خو لا په چیز شروع دی، اوس ولې نه دی ختم سوی مغرب، د مغرب طاقت ولې نه دی ختم سوی؟ دی وایي چې د دې وجه دا ده چې دا زوال چې دی وایي دا یو سیده لیکه نه ده چې د غره سره به ته پر راشوه سوې به را روان سوې سیده رالې دغه دا یو سیده لیکه نه ده، صحیح ده. دا د تاریخ مراحل دی. یورپ چې یا ویسټ چې کوم ترقي کړی د عروج حاصل کړی دی هغه په 300-400 کاله کې حاصل کړی دی. نو دا زوال به هم دغسې په 100 کاله کې داسې به نه وي چې بس په اوله ورځ باندې راشوه سو باندې ختم سو د کاره ووت. نو دی وایي چې د ویسټ زوال به هم په دغومره ډېره موده باندې، صحیح. او بل وجه دا ده چې د ویسټ د زوال د کمزوري زوال وجه دا ده چې د زوال یې تیز ولې نه دی. دی وایي چې په ویسټ کې جمهوریت شته، ازادي یو څه شته، دغه کله ډوله ماحول چې دی د یو څه ازادي چې و خلکو ته ورکړي، دغه ازادي چې دا خپله د دې صلاحیت لري چې ته برته پر مخ ولاړ سې، ته خپل برته پر مخ روان سې. دغه جمهوریت او د ازادي چې ده خپله په ځان کې یو استعداد لري، په تا کې یو دغه استعداد پیدا کوي، صلاحیت چې ته برته ترقي وکړي. نو ځکه دی وایي چې د یورپ زوال دی د ویسټ، لیکن دا دومره تیز نه دی چې دی بس په 100 کلو کې به دی ختم سي. دلته بیا دی دا یوه خبره بله واضح کوي، د مغرب د زوال خبره. دی وایي د قوت وچیش ته وایي، طاقت چې موږ وایو، دی وایي دا د قوت ډیفینیشن دا دی چې هغه استعداد، هغه صلاحیت په تا کې چې ته بل څوک بدل کې، په تا کې هغه استعداد چې ته پر بل چا باندې اثر واچوې، بل څوک بدل کې، دغه استعداد کې په تا کې نو بیا ته طاقتور بلل کېږي، صحیح ده. نو دی وایي چې دا وخت د مغرب سره هغه طاقت ختم سوی دی، د مغرب سره دغه ځکه وایي زه کمزوري ورته وایم مغرب ته چې د ده سره دغه طاقت نشته چې دی اوس نور متاثره کړي او د نورو خلکو ذهنیت ور بدل کړي، بلکې په دنیا کې وایي نور قومونه چې دی خپل تهذیبونه راپورته سول، هغو خپلې ژبې، خپل پخوانی تاریخ، خپل کلچر را ژوندی کوي، ستا د ماحوله څه ووتل هغه،
یعنی ته دونه نسوې پاتې چې دنیا ټوله پر ځان سره راټوله وساتې، ستا د ماحول څخه خلک وځي. نو ځکه چې د هغه طاقت په تا کې نشته، ځکه وایي زه کمزوری درته وایم. دلته دی وایي چې مغرب وطاقت ته د ویسټ وطاقت ته چې دی دوې خطرې متوجه دي. مغرب د دوو شان څه ویریږي چې دا د طاقت ختمیږي، یا دی چې د دنیا څخه په ویره کې دی. دوه شان دي، یو مقامیت دی او بل د مذهب ژوند کېدل دي. مقامیت پذیری دا معنی چې لوکلایزیشن ورته وایي چې هر سیمې خلک خپل لوکل تهذیب ته ترجیح ورکوي. یعنی هر سیمې خلک غواړي چې زما تهذیب راژوندی سي، زما ژبه راژوندی سي، زما تاریخ راژوندی سي. صحیح ده؟ لکه مثلا ترکیه لګیا ده، اوس مثال به درکړو، ترکیه لګیا ده د دغه ارطغرل او د عثمان چې دی تاریخ راژوندی کوي په مختلف لټریچر او په ډرامو او په مختلف شیانو باندې، یا د صلاح الدین ایوبي تاریخ راژوندی کوي، یا د نورو دغه چې دی کوشش کوي چې خپل زوړ شناخت راژوندی کړي. صحیح. نو دا سره هر تهذیب ځان ته یو افتخار لري چې موږ د فخر سرمایه چې دا زموږ پلانې دي. نو هر دغه کوشش کوي خپل لوکل هیروز راپورته کوي، خپل لوکل کلچر راپورته کوي، لوکل خوراکي په دنیا پیژني. مثلا انډیا دا ټیم بھارت خپل لوکل خوراکي دا ډوسا دا او د پلانې دي. نو چشتي خو هغه یو څو سبزیانې به پلي ګډ کړي او چټني به پراچولې، بس دا بیا زموږ د پلانې خوراک دي. دا د ټوله دنیا پیژني چې زموږ په داسې سیمه کې دا خوراک خوړل کیږي، زموږ په داسې سیمه کې دا کالي اغوستل کیږي، زموږ چې دی دونه بوتان دي، دا هنومان دي، دا پلانې دي، دا پلانې دي، دا بجرنګ دي، دا پلانې دي. یعنی دا دنیا ته د سمپلان ورښکاره کوي چې زموږ کلچر دغه دی. دا هر څو که نامعقوله دی چې و ډبره ته زه هر څه اختیار وکوم، دا زما د هر څه فیصلې چې د ډبره کوي هر څو نامعقوله دی، لیکن زما کلچر دغه دی. دی په هغه باندې فخر کوي، هغه خپل د ځان لپاره د فخر سرمایه بولي. صحیح ده؟ او پر دغه د وی آر انډین هم هندوستاني او دا نارې چې دی په مختلف طریقو سره د خپل عوامو په ذهن کې ورږدي او په خلکو باندې دغه شی پخې د دوی په ذهن کې. هر کلچر چې دی خپل لوکل شان راپورته کوي. نو مغرب چې دی د دې لوکلایزیشن څخه ویریږي، غټه خطره د یورپ د مغرب او دغه ته چې ده تهذیب ته هغه د دې لوکلایزیشن څخه. د دې بل مثال په خارج دغه کې ضبطي ته درکوم چې اوس د اقوام متحده یو اجلاس تصویر راواخلي، یا مثلا د OIC کنټریز چې کوم دي د هغو یو اجلاس شوی، د وزرای خارجه اجلاس یا د سربراهان مملکت اجلاس، داسې یو تصویر وګورئ په هغه کې د سره تر پایه پورې ټول انسانان په یو رقم لباس کې دي، 3 پیس سوټ کې، کوټ د چای ده، تور کوټ دی، تور چې دی پینټ دی، او یو چای ده او لاندې چې دی سپین شرټ دی. ټول سربراهان مملکت په تاته په یو لباس کې معلومیږي. صحیح ده؟ یورپ ماهرین په دا خطا وتلي وو چې دغه شان چې دی دا ګوره ټوله دنیا زموږ په رقم لباس اغوندي، زموږ په رقم کلچر، د چای د کوټ چې دی پر دغه باندې دا د یورپ رواج دی که نه، ته یخ دی، هلته یخ موسم دی، نو په دوبي کې هم هلته کوټ واره خوري، تور ګوټن هلته واره خوري، خلک یې اغوندي. زموږ په سیمه کې چې ګرمه سیمه ده، په کراچي کې به هم چې دی ته وکیل ووینې تور کوټ به خامخا اغوستی دی نه کاږي، ته به یو پروفیسر ووینې یا یو ډیوټي روان څوک به ووینې ده به تور کوټ خامخا اغوستی، حالانکې دا تور رنګ هسې ګرمي راکشي. بیا د کراچي په ګرمي کې په خولو کې ډوب دی ایسې ځان ته تیز ولګوي، لیکن کوټ دی اغوندي، کوټ دی نه کاږي. صحیح ده؟ نو مغربي مفکرین په دې خطا وتلي وو چې دا ټوله دنیا ګوره زموږ د تهذیبو خواته را روانه ده. صحیح ده؟ نو مصنف د خلکو د خپلو مفکرینو دغه غلط فهمي ور ختموي چې دا سوچونه مو ورته وایي، دا ډېر سطحي شیان دي. مطلب اوس ته دغه اجلاس یو تصویر راواخله، په هغه کې به د افغانستان چې دی نماینده ناست دی، د هغه به کلچر جلای په لومړي کې به ناست دی، او د تېر وخت کې د کوم د افریقې یو ملک یو سړی راغلی و، هغه ننګ دړنګ ناست ولو، ګنجه هم و، یو شی پر ځان پیچلی ولو، هغه په خپل تهذیب کې راغلی ولو هغه اجلاس ته. نور ټوله دنیا به بس په یوه لباس کې ناست دی. نو مصنف دغه غلط فهمي د خپل مفکرین ور لرې کوي. او دویم شی چې د مذهب احیا ده، دی وایي د سر جنګ وروسته
موږ خو دا خیال وای د مفکرینو د ویسټ دا خیال و چې مذهب چې دی دا ختم سلو، یعنی دنیا چې دا چې څونه ماډرنه کېږي د مذهب لرې کېږي. لیکن دی وایي چې د دې سر جنګ په دوران کې مذهب لا مضبوطه سوی دی، لا چې دی مذهب اهمیت اختیار کړی دی، او خصوصا دا د افغان وار چې سوی دی په دې کې د مذهبي تعلیمات لا په زور سوی دی په ټوله دنیا کې چې دی مطلب مذهب احیا چې دا د اسلام ته ډیره منسوبه، مثال د اسلام ډیر ورکی چې اسلام چې دی دغه کې ډیر مضبوطه سوی په ټوله دنیا کې، په عرب کې هم، په دې سیمه کې، ایشیایي ملکو کې هم، په یورپ او دا کې هم چې دی یورپ دا کې هم اسلام چې دی ترقي کړی دی. او هغه دغه اعداد شمار دی ذکر کوي، یعنی د سیاوي خبرې نه کوي، اعداد شمار ذکر کوي چې د اسلامي دغه فکر چې دی یا جذبات چې دی دا په مسلمانانو کې تر پخوا چې دی زیات شوي دي. نو دا دوه شان د لوکل تهذیب او د مذهب احیا دا د یورپ چې دی و دې عالمي تهذیب چې کوم تصور دی د دوی ودا ته چې دی خطره ده. په دې شپږم باب کې بیا د هغه خبره ډیره په تفصیل سره بیا څو صفحات پر تا باندې یعنی دا تیر کې خوده په د مقدمه او دا کې خوده یو تمهیدي خبره خلاصه کړې ده چې په دنیا کې دا ټیم لکه دا اوس خبره زه بازار د خبره کوم نه چې په دنیا کې دا ټیم چې دی هر تهذیب راپورته کیږي، خپل نوې شناخت راپورته کوي او د دغه نوې شناخت پر بنیاد باندې دی خپل زاړه افتخارات را زندګي کوي او ځان ته یو قوت بولي. دغه خبره د په شپږم باب کې انتهایی په تفصیل سره بیان کړې ده. په اووم باب کې بیا د تهذیبو یو تقسیم کوي، د تهذیبو د ملکو یو تقسیم کوي. دغه چې دی د فهم وړ د چې انسان باید سر بخلاص کړي. په هر تهذیب کې د دا تر ملکونه سته چې هغه کور سټیټ بلل کېږي، مرکزي سټیټ. صحیح ده. د سره شاوخوا بیا کمزوري سټیټ سي تهذیبونه وي. مثلا د یورپ تهذیب چې دی د یورپ تهذیب ولاړ پر امریکا باندې دی. صحیح ده. دوی په یورپ کې د مغربي تهذیب زوال خوړلې دي، لیکن دا ټیم د امریکا پر زور باندې ولاړ دي. صحیح ده. کور سټیټ دغه تهذیب چې دی د مغربي تهذیب امریکا ده. د چینی تهذیب کور سټیټ چې دی مرکزي سټیټ چین دی. د سر نورم شاوخوا د چینی تهذیب ملکونه سته لکه تایوان دی، هانګ کانګ دی، فلانه شاوخوا ملکونه سته چې هغه د تهذیب خلک دي، زبه کلچر او هر شی د پر رقم دی، لیکن زورور چې دی د تهذیب په د باندې دی. ارتودوکس تهذیب چې دی نور ملکونه کې راځي، په دا کې د یوکرين بعضي حصہ کې راځي، د نور ملکو بعضي کې راځي، د یورپي ملکو بعضي حصہ کې راځي په د ارتودوکس تهذیب کې. لیکن ارتودوکس تهذیب ولر دا وخت پر روس باندې دی. نو دته د کور سټیټ وای. صحیح ده. دویم سټیټ چې دی ثانوي ریاستې میجر سټیټس چې دغه زورور تهذیب سره په څنګ کې بعض تهذیبونه چې دی هغه دونه زورور نه دي چې مرکز پر د باندې ولاړي، لیکن دی بیا هم په خپل ځان کې یو زور لري. او دریم چې دی هغه صرف ممبر کنټریز دی، هغه صرف ممبر سټیټس دی چې د دې تهذیب خالی رکن دی، بس کمزور دی، ختم دی، پر د باندې چا باندې نه ده، لیکن د خپل تهذیب خالی رکن دی، بس دومره قدر د حیثیت ستا. نو په هر تهذیب کې دی بیا درې تقسیم کوي چې یو کور سټیټس دی، یو میجر سټیټس دی او یو ممبر سټیټس دی. دی وایي چې دغه مختلف سټیټس په مابین کې د کور سټیټس چې دی د دې وجود وای ضروري دی، او د کور سټیټس په وجه باندې د اقوام متحده وجود چې دی وای دا بې فایده سو. دا نه سبا اقوام متحده ولې زور نه ښکاره کولی، ولې زور نه لري؟ ځکه چې په هر تهذیب کې خپله یو زورور ملک سته، د اسلام هماسې وه. په هر تهذیب کې یو زورور ملک سته، هغه د خپل تهذیب فیصلې په خپله کوي. لکه په کلي کې چې یو زورور ملک یې بس د هغه بیا د عدالت ضرورت نشته چې ولاړ شي عدالت ته جج و پلانه یو مقدمې او پولیس ته ضرورت نشته. دی په خپله د خپل کلي ملک دی، مرکې او فیصلې دی په خپله خلاصوي. که د ده په تهذیب کې دننه څوک جنګ سره وکړي هم دی په خپله ورځي، که د ده د تهذیب خلک د بل تهذیب سره جنګ وکړي هم دی ورځي فیصلې ده. صحیح ده. نو د امریکې د اقوام متحده چې دی ضرورت نشته په دې تهذیبو په دنیا کې. او ځکه خو موږ وینو
امریکا چې دا کوم دا فعل صرف مطلب علامتي طور پر بعض شان کې دغه کې کردار ادا کوي. اسلامي تهذیب له بخور راس چې د اسلامي تهذیب کور سټیټ د وینست او دا یقینا د چنسته، یعنی په اسلامي نړۍ کې دا ټیم د یو ملک هم دا ترانسته چې دا وایي چې ټول اسلامي دنیا په دا ملک باندې زوره ده، یعنی مرکزیت هغه ته ورکړي. دغه وجه دا ده چې هر ملک ته مرکزیت ورکړي په یو وجه باندې په نور وجوهات کې هغه کمزوري سي. مثلا سعودیه ته مرکزیت ورکړي د اسلام د مرکز په وجه بیت الله شریف او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د مقام او د وطن د وجه سره ودته ته مرکزیت ورکړي، خو سعودیه په سیاسي لحاظ سره ډیره کمزوري ده، اقتصادي لحاظ سره تیلو دغه ساتلې دي، برم ساتلې دي، کنه نور اقتصادي اکټیویټیان د سعودیه غم نشته، او نور علمي لحاظ سره ساينس، ټکنالوژي، دفاع، فوج دا یو شی نه لري، نو هغه هم ته نسي کولای چې ودته ته مرکزیت ورکړي. دویم د ایران خبره کوي چې ایران دا صلاحیت لري چې مرکزیت پیدا کړي، لیکن ایران بیا تر خپل مسلکی دایره نسی وتلای، هغه په ټوله دنیا کې د اسلام لپاره نه، د شیعت دغه لپاره، روافض د تنظیمولو لپاره، دغه د مضبوطیت لپاره کار کوي، یعنی هغه تر خپل مسلکی دایره نه راوځي، نو هغه د عالم اسلام څخه رهنمایي وکړي. د ترکی مثال هغه ورکوي چې ترکی د عثماني خلافت مرکز ولو په تاریخ کې دا صلاحیت لري چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مرکزي سټیټ وګرځي، لیکن مسله دا ده چې الته چې کوم کمال اتاتورک چې کوم په دې کې چینجز راوستل، ټول ملک سیکولر کې، آئین سیکولر کې، دغه هر څه سیکولر کولو، نو دغه سیکولریزم د ترکیه هغه ټول استعداد ختم کړي چې دای وځان ته چې شي هغه مضبوط اسلامي طاقت وځان ته وایي، ځکه چې د پر هر فورم باندې وایي چې موږ سیکولر یو، صحیح ده، موږ چې د فندامنټل نه یو، موږ پلانای نه یو، موږ پلانای نه یو، بس موږ سیکولر خلک یو. نو د چې پر هر فورم باندې سیکولر ناره وایي، او ناره هم دا وایي چې موږ په یورپ کې شامل کړي، موږ د یورپی یونین حصہ یو. په دې خبر یاست کنه؟ ترکیه همیشه دا ناره وایي چې موږ د یورپی یونین حصہ جوړیږو، یورپ په ځان نه غړي. نو ته چې د یورپی یونین ناره وایي او ځان ته سیکولر وایي، نو ته څنګه دا داوا وایي چې زه د عالم اسلام سټیټ یم، مرکزی سټیټ یم. پاکستان مثال دی ورکوي چې پاکستان فوجي لحاظ سره مضبوطه دی، دفاعي لحاظ سره اټم بم لري، او په دنیا کې په سیاسي معاملاتو کې حصہ لري، کردار لري. پاکستان په دې لحاظ سره پاکستان د نور اسلامي ملکو سره ډیر ممتاز دی، سعودیه، ایران، ترکیه تر ټولو ممتاز دی. لیکن مسله دا ده چې په یو معیشت د ډیر کمزوري دي. مصنف دلته د معیشت یو تذکره کړې ده چې د پاکستان معیشت د نن ډیر کمزوري دي، د دومره پیسې نه لري چې د دنیا ملکی وکړي، د اسلامي دنیا ملکی وکړي. صحیح ده، نظر خبره ده چې ملک جوړي ورڅخه به خرچم کوي کنه، چې څوک ملمانه دراسي ډوډۍ به بخوري، استرخان به دي، نو څه به کردار لري، نو د خو نه چې بس سړی ډیر لرم وهل ټکول شکواله سم کور ته برو دال باندې بس. صحیح. نو د دویم د پاکستان کې د دننه انتشار ډیر دی، دا انتشار مذهبي هم دی، دا انتشار لساني هم دی، دا انتشار شتي یعنی طبقات او تقسیم هم دی. صحیح ده، یورپ خو نه دی چې ټولې طبقې بس یو قانون دی، یو اصول دی، تعلیم هم یو رقم دی، هر څه دلته چې دی له پنجاب یو رقم مراعات اخی، فلانی بل رقم اخی، فلانی بل رقم اخی، شل قسم پډی دي. نو دی وایي چې پاکستان خپل دننه انتشار او د کمزوري معیشت د وجه سره د مرکزي سټیټ کردار نشي ادا کولی، ځکه دغه وجه ده چې اسلامي دنیا مرکزي سټیټ نه لري، او اسلامي دنیا دغه دی وایي چې اسلامي دنیا د لپاره د یو لفظ استعمالي چې بیداری او نظریه ورسره ده، لیکن مرکزیت او د قیادت فقدان دی د اسلامي دنیا سره. اسلامي دنیا کې لیډر نشته. صحیح ده، نظریه هم لري، خپل دین مضبوط ورسره دی، ښه محفوظ ورسره دی، او د بیداری هم لري. هر مسلمان په خپل ځان کې دننه د اسلام لپاره ډیر بیدار دی، دا نه وایي چې بس اسلام دین ختم سي، یعنی اکثریت مسلمانان د خپل دین لپاره هر رقم قرباني ته تیار. لیکن مسله دا ده چې د دې سره لیډرشپ نشته، او د لیډرشپ کمیان چې دي د درې څلور ملکونه پر کوي سي، لیکن باغو کې خپل دا مسایل سته. Low battery.
دلته اوس راځو د کتاب هغه برخې له اخره تقریبا 4 بابه دا رقم دي چې په هغه کې مصنف د مغرب او د نورې دنیا مقابله سره کړې ده. اول خو په ټول کتاب کې د اول د تهذیب او تعریف او تاریخ او دا شان بیانوي کنه، نو هغه خو ځانته یو علمي موضوع دی. دلته دی راسم معروضي حالاتو ته، یعنی چې زموږ ته په دی وایي چې پر مځکه باندې دا ټایم څه روان دی، دی دې دغه ته راسي چې دا وخت اصلا دا کتاب هم د لیکلی چې دی پر ده باندې یو غټ تنقید چې دی پر هغه باندې په آخر کې موږ به بحث کوو چې د ټوله دنیا مغرب او غیر مغرب، ویسټ او غیر ویسټ بس سره ویشلې ده. د ټوله فوکس د ویسټ پر دغه باندې دی، تجزیه باندې دی. ویسټ ته مشورې هم ورکوي چې ته باید څنګه ترقي وکړې، د خامیانې هم ورښیي چې تا په تا کې دا د خامیانې دي. یعنې دی ټول کوشش پر دا کوي چې د امریکې ته یو رقم سر خلاص کړي چې ستا خامیانې چیش دي او ته باید څنګه ځان مضبوطه کړې. صحیح ده. نو په دغه حصه کې چې د آخر 4 بابه کې دی د امریکا خصوصا د امریکې او د نورې دنیا، د اسلامي دنیا او چې نورې دنیا کې هم د دوه ډېر توجه ټارګټ کوي. ایشیایي، د ایشیا څخه د مراد چین دی، او مذهب څخه د مراد اسلام دی. لفظ خو دی داسې جامع لفظ استعمال کوي نه، غټ لفظ وایي ایشیا او مذهب چې دی دا ستا دپاره ډېر غټ چیلنجز دی. د ایشیا څخه د مراد چین دی او د مذهب څخه د مراد چې دی اسلام دی. په دې اتم باب کې د دوه شان ډېر په تفصیل ذکر کړی دی. هغه د یو دی د هتیار د اسلحې پیلاو چې څومره پیلاو روان دی او مغرب دا کابو کولی نه سي او باید کابو یې کړي. دا وایي چې په دنیا کې مطلب اسلحه چې ده اټمي اسلحه ډېره سوله او جدید څه جدید اسلحه جوړېږي، تیارېږي. چین لګیا دی لکه اوس چې مطلب لګیا دی چین نوې اسلحې جوړوي، پاکستان هم ځان ته یو حصه کې واخلي. هر ملک کوشش کوي چې یا خو څه جوړ کړي او که جوړ نه کړي د بل چا څخه واخلي. اربو ډالرو اسلحه د اوس سعودیه واخیستله او رافیل طیارې د فرانس انډیا واخیستلې. مطلب هر دی وایي د اسلحې پخوا چې و پر اسلحه باندې د یورپ قبضه وله، ښه اسلحه صرف د یورپ سره وله. لکه نو انګریزان چې دلته رالو جدید اسلحه ورسره وله. دلته د دې ځای خلکو د 1857 اول جنګ چې سوی دی په توره او په چاړه او په لرګي او په دې شانو سوی دی، او د هغه سره د انګریزانو سره توپونه ورسره وو. نو ځکه 1857 اول جنګ چې دی دغه مات سلو او مغل سلطنت چې دی هغه ختم سلو، بهادر شاه ظفر قیدي سلو. نو هغه یو پوره تاریخ دی. نو دلته چې دی وایي چې دغه د اسلحې پیلاو ډېر زیات سلو، دا د یورپ تر کابو ووتی. صحیح ده. او بل په یورپ کې بل شی ډېر زیات سلو، امیګریشن چې ورته وایي، هجرت، چې زموږ د معاشرو سره ډېر خلک وروان دي یورپ ته. په یورپ کې وایي دا هجرت بیا دا رقم دی، وایي چې یو ارشروس بیا درېږي نه، ولې د کور یو سړی ولاړ سي پر کال بیا د 2 کسان نور وروغواړي هلته ترتیب ورو برابر کړي. بل وخت چې ګوره 15-10 کاله بعد بیا د کور دورې وروستلی. نو دی وایي دغه امیګریشن چې دی دا زموږ د تهذیب دپاره ډېره غټه مسله جوړه سوې ده. او دا چې دی یورپ پر دغه تهذیب ته وایي تفصیلي وغږېږو. د یورپ پر دغه تهذیب باندې چې دی پر دا تهذیبي شناخت باندې ډېر حساسه سوی دی اوس. پخوا دا رقم ولو چې مطلب یو څوک به ولاړ یورپ لکه نه، د هغه هلته اثرات هم نه ښکاره کېدل. اوس هلته باقاعده مطلب میډیا سوله، سوشل میډیا ده او دنیا چې ده مطلب خپل دغه کوي معاشره ګوري. نو دی وایي په فرانس کې مثلا د برقې استعمال زیات سلو، په روډ باندې روان یې، په هر روډ باندې تاته د برقې ولاړ زنانې وینې ته. په نیویارک کې روان یې د ږیرې والا یو څوک ته خامخا وینې، سپین خولۍ والا خامخا یو څوک وینې، په دغه کرته لباس کې ته خامخا یو څوک وینې. وایي دغه شی چې دی د امیګریشن چې دی دا زموږ کلچر را خراب کړي. زموږ کلچر دا نه ول چې په موږ کې د برقه په موږ کې د لباس په موږ کې د اسلامي لباس یا نور. وایي زموږ لوکل کلچر چې دی دغه امیګریشن چې کوي را بدلوي. صحیح ده. او دا اوس موږ ته چې وینو نه دی په بعض ملکو کې د ماجت پر مناره پابندي ولګېږي، نن ناروې او سویډن دا کې بعض ملکو کې ولګېدلې، او بعض په فرانس کې پر برقه پابندي ولګېدله. نو اوس امریکا خو د دې شانو سره لږ محفوظه ده. هلته دغه برای راست پابندي نه پر لګوي، نه پر مناره لګوي، نه پر برقه لګوي،
پر حجاب باندې پر دغه علامات چې کوم دي تهذیب پر دا شان نه لګي. ولې امریکا ځان ته بیا هم یو سیکولر یو روشنخیاله ملک وایي. یورپي کنټریز او کشنه ملکونه دي نو هغه دستې بس دغه خبره ده ظرف تنګ سي هغه وای دا شان زموږ تحصیب کړ د رنگ را خراب نو هغه دستې پابندي پر ولګي. سو ماجستانو منارې ونړولې چې مناره د دې علامات چې زموږ په ښار کې د مسلمانانو مرکز دی. دلته یعنی چرچ خو زموږ د پخواس زموږ حصہ ولو علامات خو صحیح ده لیکن دا مناره نه راغلی دا پخواس ما نه زموږ په تحصیب کې دا باید ختم سي. دلته برکیا والا ښځه باید نه وګرځي لنګوټیا والا سړی باید نه وګرځي. او دا 2001 کې چې دا ورلد ټریډ سنټر باندې حمله وسوله بیا پر افغانستان حمله پسې وسو په هغه ټیم کې دا یو ډیر غټ موضوع راپورته سلو په یورپ او په امریکا او دا کې چې اسلامي تهذیب چې کوم شناختونه التولو د هغو عوامو کسه د نفرت اظهار شروع کی. یعنی په هغه کې ډیر دا رقم واقعیات هم وسو چې سکان ویل راړولي وهلي به لنګوټیا به زنه غورځولې وي نو هغه خې فرق نه کوي کنه لنګوټا دا بس نو څه کار کوي به مرانی ولي وهلي به نو دا هم داسې ډیر واقعیات ریپورت سلو په دا کې په دنیا کې. نو دا د تهذیب علامات چې دي د مشتي بعض وخت ودی ته موږ د دې په نظر ګورو سر منه په خلاص دي چې مناره نه پتا څه کی یار برکانو پتا څه کی دغه پس منظر دغه دی چې دا تهذیبي شناختونه دی دی وایي چې په دې سره زموږ د تهذیب شناختونه بدلیږي. صحیح ده. او دا به بل بحث دی فکری بحث چې که بدلیږي نو چیشتي چې بدلیږي ولې پر دې باندې سختی کوي چې خامخا ته زما تهذیبي علامات نه بدلیږي. ته خو د سیکولر دغه دعوه کوي کنه چې زموږ چې موږ سیکولر معاشره د سیکولر مطلب کته واقع هغه ډیفینیشن کته هغه چې کوم په کتابو کې لیکل دي یعنی آزاد معاشره. صحیح ده. د سختیانو سره د پابندیانو سره پاکه معاشره هر سړی د خپل مرزي مطابق پر چا نه مسلطي خپل چار تهذیب هر رقم عمل کول غواړي ودی کی هر سړی په خپل عمل کې آزاد. نو کته دا وایي د سیکولر دا مطلبي نو بیا خو آزاد منو ټول ماته وایي ستا د معاشره خوبصورتي باید دی چې دلته منارم ښکاره ده دلته مسجد هم ښکاره دی دلته چرچ هم دی دلته مندر هم دی دغه د سیکولر معاشره علامات دي کنه. دا خو ته پر خپل سیکولر نسوي دا خو ته پر لادینیت لادین نسوي یعنی ته ما معاشره د هر دینه پاکي ته خو پر خپل یو نظریه باندې ته مطلب لا تسخص ته خپل یو فندامنټالیست سوي لکه یو مسلمان ریاست چې زور کوي پر دا باندې چې زما په معاشره کې د غیر اسلامي علامات نه ښکارا. صحیح ده. نو ته هم یو زور کوي چې زما په معاشره کې اسلامي علامات نه ښکارا ته هم پر یو نظریه باندې ټینګ سوي نو دا بیا ځان ته یو فکری بحث دی. دلته یو د تهذیبي جنگو یو بل دغه کې تقسیم کوي چې یو میکرو لیول جنگونه دي او یو مایکرو لیول جنگونه دي. دی وایي بعض جنگونه دا رقمي چې د کشنه سطح باندې تهذیبو په مابین کې کیږي. صحیح ده. یعنی فالټ لاینز چې ورته وایي دلته یو تهذیب را ختمیږي مثلا اسلامي تهذیب دی اخري آبادیه ده شاته مرکز چې دی ملکونه نور دي دلته د دې ځای سبب بل تهذیب شروع کیږي مثلا هندو آبادی شروع کیږي کشمیر چې دی مطلب د دلته مثال ذکر کړی څو ځای د کشمیر مثال ذکر کړی چې کشمیر کې دا جنگ چې دی د هندو او د اسلامي تهذیب په مابین کې جنگ دی اصل کې. صحیح ده. یا دا د یوکرین دا اوس چې جنگ شروع دی یوکرین او د روس دا وی درک د یوکرین ذکر کړی دی چې یوکرین چې دی مثلا پر اخري سرحد باندې دی د دې خاصه یورپي تهذیب دی مغربي تهذیب دی دا خاصه ارتودوکس تهذیب دی نو دغه چې دی فالټ لاینز دی دلته چې دی نو وای دلته کله کله مایکرو لیول جنگونه کشنی شان سره باندې لکه پر بارډر باندې مطلب بلا اشتعال فایرینګ دی خاصم پوجان دا خاصم دز یو ورځ جنگ وسی بس بیا ختم سي یا یو وخت چې دی پاکستان او انډیا سره وښمیر ټینکونه بارډران سره ولې برته سره ختم سي نو دا وای دا چې دی مایکرو لیول جنگونه دي. یو میکرو لیول جنگونه دي چې هغه د غټو تهذیبو چې کوم د مرکزی سټیټس دي مثلا د چین او د امریکای په مابین کې جنگ شروع سي دا چې دی دا د غټي سطحي میکرو لیول جنگ دی د تهذیبو په مابین یا مثلا د اسلامي او د مغربي دنیا سره ومشلې لکه بوش چې امریکای صدر شو 2001 کې چې هغه پر افغانستان حمله وکړه او بیا دا ویل چې دا کروسیډ وار دی د صلیبي جنگ دی دغه ذکر هم کړی دی په دې کې نو دا کروسیډ وار دی صلیبي جنگ دی نو دا هم یو چې دی میکرو لیول جنگ ولو چې د دنیا کې دغه
نو دغه یو د ذکر کړی. دی وایي دلته بعض مفکرین دا زموږ بعض مفکرین وایي د 2001 وروسته رقم خبره دا دلته ډېره سوله په هغه ټیم کې هم کېدله. دی وایي چې د بعض مفکرین دا وایي چې زموږ مسله د اسلام سره نه ده، زموږ مسله چې ده د شدت پسندۍ سره ده. یعنې په دنیا کې اوس شدت پسندۍ زیاته سوې ده ځکه موږ د شدت پسندۍ خلاف یو، صحیح ده، د اسلام خلاف نه یو. دی وایي چې دا دغه صحیح خبره نه ده، دا سطحي خبره ده. په دنیا کې وایي د عیسایانو د مسلمانانو چې دی دا د صلیبي جنګو پوره تاریخ دی، صحیح ده، یعنې 100 کاله څه پخوا څه دا جنګ شروع دی. دا دې ته اوس دا رنګ مه ورکوه چې دا د شدت پسندۍ خلاف جنګ دی، دا باقاعده مذهبي جنګ دی، دا باقاعده د 100 کلو څخه جاري دی. نو دلته ډېر نکات دي. اوس موږ دا دی چې دونه دغه نه لرو ټیم، او بیا موبایل کې ډېر کوچني هم دي. که موږ غلطي دا اوس چې موږ اول حال نه کوي ورکړم دلته پر لیپټاپ باندې ځان ته سم ایښی وای، کیدای شي ډېر موږ ښه انداز کې مو دا شیان ذکر کړي وای. دلته یو بله وجه دی ذکر کوي د اسلام سره د تصادم وجه. دی وایي دلته به د 2 جنګونه ذکر کړي دي. د یو بعض جنګونه دا رقمي چې هغه د تهذیبو په مابین کې جنګ نه وي، هغه عبوري جنګ یعنې عارضي جنګ، خو هغه څه بیا یو د تهذیبو جنګ جوړ سي. مثلا دی مثال ورکوي د خلیج جنګ په 1991 کې چې عراق پر کویت حمله وکړه. دا یو کوچنی جنګ ولو، یوه تهذیب کې دننه د یو ملک پر بل ملک حمله وله، نو دا یو د کفر اسلام مسله نه وله. لیکن چې عراق پر کویت حمله وکړه او کویت کومک وغوښتی د امریکې څخه، او امریکا راله، د امریکا سره پوره نیټو راله، او هغو دلته په سعودیه کې اډې واخیستلې، کویت کې اډې واخیستلې، تر ننه پورې موجوده دي هغه دلته اډې د دوی په لاس کې. نو دی وایي چې دا چې دی هغه عبوري جنګ چې دی د کویت او د عراق جنګ و، دا وروسته باقاعده د تهذیبو جنګ جوړ سلو چې امریکا او یورپ چې پوره رالو چې دلته د عراق سره جنګ شروع کړي. وایي صدام حسین چې و پخوا یو اشتراکي صدر ولو، هغه پخپله چې دی څه شولو کمیونست حکمران و که نه، لیکن دلته ده هم د اسلام ناره شروع کړه چې هغه دا خاصه مغرب رالی، دلته دم د اسلام ناره پورته کړه، او دلته چې دی صدام بیا مجاهد اسلام سلو، او پوره چې دی دغه جوړ سلو، د تهذیبو جنګ جوړ سلو. یعنې پوره ټولې دنیا ویل که ظالم دی صدام هم زموږ خپل ظالم دی، تی ته نه درېله کوو چې تی ظلم پر وکړي. یعنې مسلمانان هم دا ویل که د صدام حمله پر کویت باندې ظلم دی، لیکن ظالم زموږ خپل ظالم دی. و یورپ ته نه ورېله کوو چې دی راسي پر عراق کې ظلم وکړي یا پر عراق حمله وکړي. نو دی دا وایي چې دلته یو دی بل دغه ذکر کوي چې په د یورپ ته د سر جنګ وروسته د کولډ وار وروسته و یورپ ته یا امریکې ته خطره د کومه ځایه څخه ده که نه. یو خو د چین ذکر کوي، د چین بیداري معاشي دفاعي مطلب اقتصادي او د صنعت په دې شانو کې ترقي، او د اسلامي دنیا چې کوم دی ذکر کوي د اسلامي دنیا بیا مذهبي بیداري، یعنی اسلامي دنیا کې صنعت پر مخ نه ولاړی، معیشت پر مخ نه ولاړی، په ټکنالوژي کې پر مخ نه ولاړه اسلامي دنیا، لیکن په دې کې یو قسم بیداري چې د هغه رازوندی سوله د سر جنګ په دوران کې، د افغان وار په دوران کې. دی وایي دا صحیح ده چې په دا جنګ کې اسلحه چې ده دا د امریکې استعمال سوله، ریال چې دی دا د سعودیه استعمال سلو، او لیکن یو دریم قوت هم و په دا کې. یعنی دا جنګ صرف په ریالو نه دی سوی، دا جنګ صرف د اصلي په زور نه دی ګټل سوی. دی وایي په دې کې یو دریم قوت چې دی هغه د مسلمانانو افرادي قوت، افراد چې دی جنګېدل هغه د مسلمانانو خپل ولو، یعنی افغانان هم ولو او عرب هم ورالو د بار لکه پاکستان یا شاوخوا سیمو څخه، نور هم د دې سیمو څخه چې دی وایي افرادي قوت دې جنګ له ولاړی. او په دې جنګ سره ظاهره خبره ده دا یو دغه پاته نه سو، یو کوچنی خپلې سیمې پر سطحه باندې یو جنګ، د دې شهرت یا د دې اثرات ټولې دنیا ته خپاره سو. په عرب چې ورالو دلته د یورپ سره د امریکې سره
دا تر خلک و چې رالو په دې جنګ کې وجنګېدل. نو دی وایي چې دا رقم د پوره دنیا څخه خلک وراټول سو. نو ظاهره خبره ده چې دا فکر چې دی دغه اثرات چې دی ټوله دنیا ته ورسېدل. په ټوله اسلامي دنیا کې چې دی یو بیداری راپورته سوله، د خپل مذهب په یو حساسیت راپورته سول. نو دی وایي په اسلامي دنیا سره چې دی جذبات او احساسات ډېر ژوندي دي. او یورپ ته چې دی مغربي تهذیب ته چې دی د اسلامي نړۍ له خوا څخه دغه بیداری چې په دې کې د مذهبي دغه سته بیداری د دې په وجه وایي مطلب خوف سته یو. چې راځي آخري باب له ورسو ټایم ډېر رالنډ سلو. دی دلته په دې آخري باب کې بیا د دې ټوله کتاب خلاصه ده، یعنی نتایج دی ذکر کوي. دی چې دا ټوله دغه ذکر کوي چې تهذیب و چېشته وایي، ثقافت و چېشته وایي، د تهذیبو تاریخ چېشته دي، د تهذیبونه یو د بل سره څنګه مخالفت لري، څنګه کومک کوي په بعض ځایو کې، څنګه یو د بل سره چې دی دا ژوند تېروي. او دا ټوله دی چې دا تفصیل راخستی دی د اسلامي دنیا څخه چې کوم خطرات دي و دوی ته، یا اسلامي دنیا چې کوم کمزوریانې دي، یا هر څه چې د بیان کو، یا د نور تهذیبو چې کوم د شان بیان کولو. اخري دی په دې باب کې بیا د نتیجه راباسي. دی وایي چې دا وخت اسلامي دنیا هم او یورپ هم په بعضو نظریاتو کې چې دی سره په ټکر کې دي. یعنی یورپ ته دا سوچ نه کوي چې زه خپل تهذیب پر اسلامي دنیا مسلطه کم، وایي ځکه چې یو څو خصوصیات دا تر دي چې دواړو سره مشترک دي. یو دا دی افاقیت. یورپ هم دا دعوه لري چې زما تهذیب دومره زورور دی، زه دومره ما دنیا ته داسې اصول ورکړي دي چې د ټولې دنیا لپاره دا کافي دي د ترقۍ لپاره. هغه سیکولر جمهوریت، لیبرل جمهوریت او آزاد معیشت، یا کنزیومریزم چې دی، یا دا رقم د رای ازادي ده، جمهوریت کې د ووټ ازادي هم ده، د خبري ازادي هم ده، او دغه تر مطلب دغه ازادي یو شان چې د موږ دنیا ته ورکړي دي، دا داسې شان دی وای دنیا به ټوله دا شان راځي، دا به مني، بیا به ترقي کوي. دی وایي د دې په مقابل کې اسلام هم د افاقیت دعوه لري. اسلام هم دا نه وایي چې دا چې دی چشتي د یو سیمې د یو کوچني کلي یا دغه مذهب دی. اسلام هم دا دعوه لري چې زموږ مذهب چې دی د ټولې دنیا لپاره دی، د ټولې دنیا لپاره په دې کې د ترقۍ لاره سته، د ژوند و هر پهلو ته چې دی د اسلام تعلیمات سته. یعنی که د کور نجی مجلس ژوند راواخې، که د کاروبار ژوند راواخې، که د سیاست راواخې، معیشت راواخې، دنیا هر کونج راواخې، اسلام خپل تعلیمات ورته لري. نو اسلام هم د افاقیت دعوه لري. بل میشنری دی، یعنی اسلام هم تبلیغي مذهب دی، پیلاویږي، خلکو ته دعوت ورکوي د خپل مذهب. او په مغربي تهذیب کې بیا عیسایت هم میشنری مذهب دی، هغه هم خلکو ته دعوت ورکوي خپل مذهب ته خلک راوړي. او د زور نظریه اسلام کې هم د جهاد نظریه سته. که څوک ماته په دغه سترګه ګوري نو زه هم به سترګې راباسم، زه هم زور استعمالوم، د زور د استعمال نظریه. او په مغرب کې هم چې دی دا د صلیبي جنګو کروسیډ وارز پر تاریخ دی، یعنی هغه هم پر زور استعمال کړی دی، نه چې دغه چې دی دغه شریفه قومونو. نو دی وایي دا درې شان چې دی دا درې سره په دواړو تهذیبو کې سره ګډ دي. یعنی دا سوچ مه وه چې ته به خپل زور پر چا مسلطه کړې. نو دی وایي چې دا ټول شان چې د ذکر کړي دي چې د یو افاقي تهذیب تصور چې دی د یو تهذیب تصور دا ناممکنه دی. صحیح ده؟ نه تعالی څوک ستا نه پتا کې داسې خصوصیات سته چې دی راکش کې خپل تعالی راسي، نه داسې ته زور لري چې پر دنیا باندې خپل شان مسلطه کې، نه دې در سره مني. نو وایي حل یې چی دی؟ دی حل یې دا دی، دی وایي چې په ښه بېغمي سره و هر تهذیب ته د ژوند حق ورکړه، د انساني حقوق دا اوس هم دا مسایل سته فکري دنیا کې. انساني حقوق مغرب و کوم شان ته وایي، لکه مثلا د ښځو پرده ده، دی وایي دا د انساني حقوق خلاف ده. صحیح سلو زموږ په معاشره کې عام دغه کې چې یو ښځه پرده کوي، دی وایي دا د انساني حقوق خلاف ده، به هغه په خپله مرضي کې یا دا د دې ځانسازي په دې باندې کړی. نو د انساني حقوقو خپل تعریف ته پر دنیا مسلطه، ته د ازادۍ خپل تعریف پر دنیا مسلطه، باید ازادي دې دا رقم وي. جمهوریت موږ خپل منو دی ویا جمهوریت دی باید دا رقم وي. نو ته چې د خپل تعریفونه خپل شان پر دنیا مسلطه دا ستا سره څوک نه مني. نو هر تهذیب ته ژوند حق ورکړه چې خپل ازادي اسلامي دنیا او خپل خلکو ته څنګه ازادي ورکړي،
چینی دنیا څنګه ورکی، جاپاني څنګه ژوند تیروي، لاتینی امریکا څنګه ژوند تیروي، د روس ارتوډوکس د افریقې خلک خپل ژوند په خپله مرزي سره تیر کړي، خپل تهذیب خپله ژوندی وساتي. صحیح ده؟ دنیا ته ټول ته حق ورکه. ها خو یو بیا داسې وکړه چې د دې ټولو داسې یو نظام جوړ کړه، عالمي نظام، چې په هغه کې هر تهذیب خپل ځان ژوندی وویني چې یاره زما قدر دلته شته، زما ژوند دلته کېږي په دې دغه کې. د دنیا داسې ماحول جوړ کړه. کنې وایي یورپ ته چې دی دا وخت که ته دا شان نه کوې نو بیا دا دنیا پر تا باندې راغورځي، دا ستا تهذیب هم در ختموي. یعنې غټ دغه چې دی ایمیګریشن ستا دپاره خطره ده، د کتابونه ستا دپاره خطره ده، د دغه تهذیبونه تاله روان دي تا ته خطره ده، په هر څه کې تا ته خطرې در پېښېږي. نو ضرورت یې چې د دومره جنګ و. زما دلته یو بل شی مقصد ولو، هغه دا و چې د دې کتاب وروسته د دې د امریکې د جنګو چې کوم تاریخ دی پر هغه باندې یو څه رڼا واچوو. نو هغه دا دی چې مثلا د سر جنګ وروسته امریکې تقریبا 11 که څو جنګونه کړي دي. په هغه کې مشهوره جنګونه خو د عراق جنګ دی، د افغانستان جنګ دی، دا خو غټ جنګونه وو. لیکن نور دی و چې په کوسوو کې د حمله سوې ده، په د ډرون حملې چې کېږي دا یو باقاعده جلا جنګ بلل سوی دی. دا رقم تقریبا نور جنګونه دي. نو په دې کې دا ټوله جنګونه چې راواخې دلته ګوره 12 جنګ دي. په یمن کې دی، په شام کې د لیبیا جنګ چې اوس په 2011 کې، او په کوسوو کې د افغانستان، عراق، په عراق کې بیا دویم جنګ په 2021-24 کې سوی دی. پاکستان او په افغانستان کې د ډرون حملې چې کېږي دا رقم دغه 12 تقریبا جنګونه. د ټول تاریخ دا ټول دغه راواخه ټول که د دغه نظریې د زاویې موږ ورته وګورو، د دې مصنف د زاویې سره، یعنی موږ دا ووایو چې مصنف واقع په خپل مقصد کې کامیابه سوی دی، نو هم غلطه نه ده. ځکه چې دا ټول جنګونه چې ورته وګورئ د تهذیبي بنیاد باندې سوي دي. یعنې امریکې په دې ټولو شیانو کې خپل چې دی د خپل تهذیب ژوندی کول، زورور کول، پر دنیا مسلطه کول، دا یې په نظر کې ساتلی دی. په کوم ځای کې چې ودته معلوم سوی دی چې یاره دلته دا شی مضبوطېږي، دا طاقت هغه د ختم کړی دی. مثلا صدام یې ختم کړي د عراق په جنګ کې، د افغانستان په جنګ کې یو ټیک سلو اسلامي لحاظ سره به مطلب په علمي لحاظ سره به هم زموږ اختلاف یې ورسره، په مذهبي لحاظ سره به هم د ډېرو اختلاف یې ورسره، لیکن په خپل ځان کې د طالبانو پخوانی حکومت چې دی هغه یو دعوه درلوده د اسلامي خلافت. صحیح ده؟ نوم یې پر ځان د خلافت او د امارت یې شو، هغه یو ځان ته یو پهچان درلود په دنیا کې، یعنی یو زوڼی جوړ سوی و دنیا ته، ډېر شان او اثر نه پر کوي. د بامیانو بوتان یې ونړول، غلطه وکړي که صحیح وکړو لیکن وایي صحیح ده، او پر میوزیک یې پابندي ولګوله، پر برقه لازمه کله پلانه یې وکړو. هغه جلا خبره ده چې اوس موږ پر دې باندې یو بل بحث وکړو چې دا کارونه د وخت مطابق وو که نه وو، غلط وو که صحیح ولو. صحیح ده؟ هر سړی به خپله رایه لري، او ډېر مطلب علما د دې تردید وکړي چې دا کارونه غلط دي، باید نه وسي. صحیح ده؟ د وخت تقاضې جلا دي سره، لیکن بهرحال هغه یو خپل زوڼی ولوده. صحیح ده؟ دا رقم ډېر علامات و چې امریکې په دغه دویم په دې فیز کې د سر جنګ واده په دې جنګو کې د خپل مخ ته چې کوم دته دغه جوړېدل تهذیبي طور پر هغه ختم کړو. صحیح ده؟ او دلته دوه شان دي. یو خو په هر دنیا کې د امریکې د حکومت د امریکې اثرات دي چې لکه دا جنګونه چې سوي دي. یو په امریکا کې دننه چې د امریکایانو کوم ذهنیت دی دلته او قدرتي دا چې بیا ما لږ نور تحقیق پسې وکړي، دا چې کوم دغه چې پریزیډنټس چې کوم د ریپبلیکن پارټیز دي، هلته خو دوه پارټۍ دي که نه، ډیموکریټک او ریپبلیکنز. هلته چې کوم د ریپبلیکنز چې کوم سربراهان مملکت راغلي دي، هغه همیشه د امریکې قوم پرسته او نسل پرسته دي. هغه په دې حواله لکه د ټرمپ چې دی ریپبلیکن دی همیشه شدت پسنده، یعنی دی په دا ناره لکه دا اوس ټرمپ پر دې باندې ووټ ګسه واخیستې په دا ناره باندې چې موږ دلته په امریکا کې خالي امریکایان پرېږدو. دا د ایمیګریشن مسله سخته کړې ده، 100,000 افغانان یې اوس راویستل، یعنی اوس نور هم پر دې باندې سختیانې کوي. د نور ملکو څخه چې دی د 100 ملکو تقریبا اوس پابندي پر لګولې چې داسې نشي راتلی، 100 کې 100 ملکونه، نو داسې چې دی خلک به نه راځي. یعنی دی کوشش کوي د ایمیګریشن مسله چې د په هغه وخت کې راپورته کړې ده په 96 کې، پر دې باندې اوس هم کار شروع دی. دی غواړي چې د بهر ملکو څخه خلک نسي را.
د کلینټن چې دی هغه ډیموکراټیک و، د هغه په دور کې پر دې باندې ډېر ازادي و. د کلینټن دا نظریه چې زموږ معاشره سیکولر ده، په دې کې باید هر رنګ موجود وي. دلته فل ازادي ده، هغه فل ازادي ورکړې. هغه د ایمیګریشن په دغه په دې نظر یې نه ورته کتل. هغه ول بس راځي دی دلته که څوک سرمایه لګوي، که څوک چې دی دلته سیاحت کوي، کار شي چې کوي، بس راځي دی، دنیا دی راځي دلته. لیکن دغه ریپبلیکنز چې ول، خصوصا د ټرمپ چې راغلی، دا بیا په دې کې ډېر شدت پسند دي، یعنی نسل پرسته او قوم پرسته. د قوم چې دی مطلب زموږ رقم قوم پرسته نه، قوم هلته د امریکایي قوم پرسته، یعنی هغه یا بس امریکایي دي، بس نور ټول دي زموږ د مځکې څخه وځي. او دلته دی وایي دا خلک راغلي دي زموږ پر وسایلو قابضه دي، زموږ وسایل د دوی دپاره استعمالیږي، صحیح ده، زموږ هسپتالونه دوی استعمالوي، زموږ چې دی لکه دلته چې د مهاجرو متعلق د بحثونه کېږي چې زموږ وسایل ټول چې دی مطلب بعض خلک یې کوي برل. نو دا تر د ایمیګریشن مسله چې ده اوس هم ګرمه ده. نو دغه دوه شان دي، یو د امریکې په معاشره کې دغه نظریه ډېره رازوندی سوله، د خپل قوم پرستی او د نسل پرستی، او په بار دنیا کې دی دغه تهذیبونه چې ودی ته په یو شکل نه په یو شکل ودی ته یو څه نه یو څه خطره جوړېدل یا د یو څه ځین محسوسه کول، هغه ختم کړي. صحیح ده. او اوس هم دغه کیسه روانه ده. د خپل مخالف د وینزویلا صدر چې پورته کړی دی، دا هم دغه تهذیب دی. په دې کې یو څه د ارتوډوکس تهذیب اثرات شته، ارتوډوکس مذهب عیسایت چې د دې اثرات شته، او دا چې د لاتینی امریکا دغه بلل کېږي رکن ممالک. صحیح ده. لکه د تیر نه سوله چې رکن ممالک دي دغه، نو دا دغه تهذیبو عیسایي. نو بیا دغه پخوانی دغه دی که نه سوشلیست ملک دی. نو دغه سره د دوی هغه پخوانی هغه اوس هم شته په د هر تهذیب کې، د اسلامي ملکو سره هم دی ساتي او د دغه نور تهذیبو سره هم دی ساتي، په یو شکل نه په یو شکل کې دی ساتي. اوس په ایران کې دا کلیش روان دی. اوس امریکا صدر دغه وایي چې که ته ما چې د عوام ته خپل عوام ته لاس واروړئ یا مطلب حمله هم پر وکړه د اصلي استعمال مو وکړي، نو زه حمله کوم پر ایران باندې. نو دغه یو ملک دننه مسله ده، یو عوام راپورته سوی دی، ټیک دی، حکومت که ظلم کوي که سختي کوي هغه اخلاقي طور پر جایز او ناجایز، لیکن د مداخلت څه جواز دی چې ته ځان ته ورکوې. نو دغسې تهذیبي شان په دنیا کې شته، اوس هم روان دي. نو د دې مقصد مې دا و چې د ده دا نظریات چې و دا د یم نه و چې دغه یې بس کتاب ولیکل سو، دا باقاعده پر امریکې معاشرې باندې اثرات اچولي دي، د امریکې پر سیاسي نظام باندې دا کتاب چې دی اثرات اچولي دي.